बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर इस्लाम के हर कले ज़यम साजिद टकर और पे इस्लामी तालीमात और शरई मसलों और मामलों बाने ज़मूंगा लारखौलने दपारा मुसरा मौजूद दी। ज़मूं उस्ताज़ो द टोले द ख़्वाखे डेर मोहतरम जय्यद आलिम ख़तीब सर मुदर्रिस मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। संगे जी तबीयत ख़दे अल्हम्दुलिल्लाह ख़दे पे खैर रो रसेदे ढेर खैस्ता मुफ्ती साहब 13 जुमा बाने मूंगे यो ढेर मुहिम मौजू बागे बहस कड़ो नो कतुनको सरा बज़ लगा याद दहानी हुकम दागे चे कतुनको 13 हफ्ता मूंगा द ژوند पे उदासे अड़ख बाने द इंसान पे उदासे अड़ख बाने खबरें तर कड़ी हुई चे अगा ढेर दा तलख ते खो रिश्तिया दी हकीकत ते वगे त मर्ग वाई च दागे ना सोख हम ځان نشي ژغورلی او چې څوک هم ساخلي په دې ځمکه باندې نو هغه ته به یو نه یو ورځ دغه مرګ چې کوم دی نو راځي خو بیا په موږ باندې کرم د الله تعالی دا دی چې موږ اسلام منونکي یو مسلمانان یو نو کو په ژوند باندې زموږ لارښودنه قرآن او حدیث مبارکه کوي نو په مرګ باندې هم چې یو انسان له دې نړۍ څخه ځي کوچیږي نو بیا هم په دغه دوران کې هم زموږ رهنمایي کیږي او د هغه د مرګ نه پس هم چې کوم معاملات دي نو د هغې باندې د هغه چې کوم لواحقین دي پاتې خلک دي قربانه دي نو د هغوی هم چې کوم دی نو لارښودنه کیږي په تیر پروګرام کې مونږ د یو انسان د مرګ په حواله دې ځای ته رارسېدلي وو چې څنګه مطلب دغه مرحله راځي خدای مکا د چا په کور کې نو څنګه به د کور خلک د هغه خیال ساتي او مطلب دا چې څه څه به کوي بیا راځي خبره د انسان د تدفین او دغه شانتې بیا د خیراتونو د اسقاط او د غم کولو ځکه چې هر انسان دغه چې کومه رشته وي که هغه د مور وي که د پلار وي که د رور وي او که د خور وي او که د بچي وي ډېر زیات زړه ته نږدې وي او ډېر زیات دغه خلک ګران وي نو چې کله دغه خلک رخصتیږي نو خلک غم هم کوي ژړا انګولا هم کوي فریاد هم کوي او ویر هم کوي ماتم هم کوي اسلام د ماتم پاړه د ویر پاړه او د ژړا انګولا پاړه باندې په یو مړي باندې زموږ څه رهنمایي کوي د دې سره سره بیا عقیدت هم وي د بعضې خلکو د ځینې خلکو سره نو بیا خلک خیراتونه هم کوي د هغه د درجاتو د اوچتېدو دپاره یا که خدای مکه د هغه نه څه ګناهونه شوي وي نو د هغې د بخښنې دپاره مطلب چې خیراتونه کیږي او دغه شانتې اسقاطونه کیږي او څه کیږي په دې لړ کې اسلام زموږ څه رهنمایي کوي د دې سره سره بیا یو ډېر مهم پړاو دا راځي چې کله د کور یو مشر یو پلار یو ورور هغه رخصت شي نو د هغه نه که څه جایداد څه پراپرټي څه مال دولت پاتې شي نو د هغه چې کوم پاتې خلک دي د هغه بچیان دي رونه دي لونه دي مطلب کونډه ده یا مطلب خور ده یا نور څه دي نو د هغوی په دغه مطلب چې جایداد کې د میراث خبرې د وراثت خبرې چې چاته به څومره برخه ملاویږي څنګه به ملاویږي او چاته به نه ملاویږي نو ولې به نه ملاویږي نو نن به په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو د مفتي صاحب سره اگر چې دا ډېر نازک موضوع ده ډېره نازکه موضوع ده بهرحال مطلب زموږ خوشبختۍ نه مو سره مفتي صاحب موجود دی تاسو به هم په دې پروګرام کې برخه اخلئ کالز به کوئ زموږ د ټلیفون شمیره په سکرین باندې په نظر راځي چې څه هم په دې لړ کې ستاسو په ذهن کې څه شوبه وي سوال وي پوښتنه وي کوری وي کوېسچن وي نو هغه تاسو کولی شئ او د مفتي صاحب جواب چې کوم دی نو هغه ستاسو غوږونو ته در رسېدی شي مفتي صاحب تیر وارې مونږ هغه پړاو ته رارسېدلي وو بیا اوس دې ته راځو څنګه چې ما ووایي چې یاره بیا رشتې خوږې هم وي خلک خفه کېږي هم اکثر خلک برداشت نه کړی شي چغې کوکې ووایي او بیا خصوصا زموږ په دې ټولنه کې بیا مطلب چې مختلف ټولنې دي په نړۍ کې خلک غمونه په مختلفو طریقو باندې کوي مونږ مطلب چې زیاتره د ژړا په صورت کې کوو ویر کوو اسلام څه رهنمایي کوي زموږ ویر شته دی په اسلام کې یاد ساته بسم الله الرحمن الرحیم چې اسلام یو د انسان د فطرت او د انسان د ضرورت او انسان د حاجت خیال ساتي جی جی آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زوی ابراهیم د مبارک نامه وه چې هغه مبارک شکل وفات شو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په غېږه کې هغه ماشوم واغستو اور دی مبارک فرمایل دا حدیث پاک امام بخاری را نقل کړی دی چې انا بفراقک لمحزون چې اے ابراهیم زویه ستا په دې جدایۍ کې مونږ خفه یو نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خولې باندې دغه خبره وکړله او سترګو مبارکو نه اوښکه وبهېدله نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه صحابي تپوس وکړو چې قربان
تاسو سترګو مبارکو نه اوښکو وبهېدله. ٹھیک. نو الله جل شانه د حبیب د جواب موږ د تاسو لپاره یو سبق دی. بالکل. دی مبارکو فرمایل چې دا خو هغه رحمت دی چې الله جل شانه د خپل بندگانو په زړونو کې ایښی دی. دا اوښکه دا اوښکه دا جړه دا جړه خو یاد ساتئ چې سترګې نه اوښکې بهول او خولې باندې د الله جل شانه د رضا خبرې کولو اسلام دې خبرې اجازت ورکوي. صحیح. چې منع ده د هغې وضاحت نبي علیه صلات وسلام مبارک کړی دی چې څوک غم او تکلیف په حالت کې خپل دا مخ ووخي جی جی او هغه خپل ګریبان وشلی خپل جامې شلی او په خولې باندې د جاهلیت خبرې کوي. ښه جي. مقصد دا چې د شرع نه خلاف خبرې کوي غلط خبرې کوي نو دغه شانته سړی زموږ د اسلام په لاره باندې نه دی روانه. صحیح جی. نو اسلام د غم او د افسوس اجازت ورکوي خو د هغې لپاره طریقه هم بیان کړې ده چې انسان د سترګو نه اوښکه وبهیږي په دې باندې انسان نه ګناهګارېږي. صحیح. د خولې باندې د الله جل شانه د رضا او د هغې د قضا د هغې د فیصلې باندې د رضامندۍ هغه ټکي ووایي نو په دې باندې رب ذوالجلال نه خفه کېږي. دا د شریعت د خبرې اجازت ورکوي. صحیح. صرف هغه خبرې چې هغې کې د الله جل شانه خفګان سره او د ګیلې خبرې وي د هغې اجازت نشته. او اکثر داسې کېږي چې یاره بس نعوذ بالله لکه صرف مونږ دې لیدلي وو صرف مطلب یې چې په مونږ به دا تکلیفونه راځي صرف په مونږ. نو اکثر دا حقیقت دا دی چې ډېر خلک یا خو ډېر د خفګان نه یا برداشت نه وي هغه ډېر په ژړا ګولا کې ډېر زیاتې خبرې کېږي. بالکل یاد ساتئ چې دغه خفګان د غم او د تکلیف چې راشي دا د اجر او د ثواب ګټلو موقع ده. صحیح جی. امتحان دی چې اجر او ثواب ملاویږي په خوشحالۍ کې نه ملاویږي. دا غم کې چې انسان صبر نه کار واخلي په دې باندې اجر ملاویږي. صحیح جی. نو چې کله دغه وخت کې انسان صبر نه کار واخلي نو د دغه مصیبت هغه ثواب به هم حاصل کړي او د صبر هغه اجر به هم ورته ملو شي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یو ځل روانو یو بیبي ناسته وه یو قبر سره جړل. ټیک. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمیل چې صبر وکړه. نو هغې بیبي ته دا پته نه وه چې ما ته دا خبره چا وکړله. هغې بیبي جواب ورکړو چې ما باندې ډېر لوی تکلیف راغلی دی ما باندې ډېر لوی غم راغلی دی. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک هلته نه تېر شو نو چا ورته ووایي چې تا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته دا جواب ورکړو. نو هغه ډېر خفه شوه راله او راکې کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي چې قربان ما تاسو پېژندلی نه وی ما نه غم په حالت تاسو دا خبره وشوه. نو دوی مبارک فرمایي که چېرې دا هغه وخت کې صبر کړی وي نو تعالی به خدای پاک ډېر لوی اجر درکړی وي. صحیح. نو یاد ساتئ دا غم راتلل دا د خدای پاک امتحان دی دا د لوی اجر ګټلو یو لویه موقع ده. نو انسان نه پکار دی چې دومره عقل نه کار واخلي چې ما ته وروستو صبر باندې چې کله دویمه تېر شي درېیمه تېر شي هغه غم ختم شي هغه وخت کې ما ته اجر نه میلاویږي. د اجر موقع دغه ده. ان الله مع الصابرین. څوک صبر وکړي نو خدای یې ملګری. صحیح جی. مفتي صاحب راځو به ډېرې مهمه پوښتنې دي او ډېره زیاته مهمه او ژوره موضوع ده خو موږ سره یو کالر دی. جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم کاکا صاحب. وعلیکم السلام جی. پروګرام کې هرکلی څنګه تاسو طبیعت ښه دی؟ شکر الحمدلله کاکا صاحب ته څنګه یې ښه جي ښه پروګرام کې هرکلی وایي څنګه تاسو طبیعت ښه دی کوهاټ ته موسم ښه دی؟ شکر الحمدلله موسم خو ډېر مزیدار دی کاکا صاحب تاسو څنګه یې؟ خیر دی بالکل. عرفان جان وایه که نه مفتي صاحب موجود دی او موضوع به تاسو اورېدلي که څه پوښتنه وي نو کولی شئ. جی بس مفتي صاحب تېر وارې مو یو خوب تپوس کړی و که نه؟ او بالکل جی. کال ماته کړی خو تاسو وویل چې بلې جمعې ته جواب نه درکړو بس هغه په انتظار کې. بالکل نه نه زنده باد. بس داسې ده چې هغه وخت مونږ سره بالکل کوتاه شو مونږ دا تاسو سره واده او ژمنه کړې وه خو تاسو دوباره یو وارې مونږ ته خوب ووایه نو ځکه کتونکو ته به هم پته ولګي. ها او ټاکل صاحب جی مهرباني وکړئ چې جواب په موبایل باندې راکوئ ځکه چې زمونږ بجلي نشته که نه بس پروګرام قطعی نه چې پوه شوې. صحیح ده جی صحیح ده صحیح ده. 10 بجې زمونږ بجلي لاړه مړه دا بجلیګر دی مولا چې د پنیس راواړي. ښه خدا الله به خیر کړي او دا خو زموږ اوس د او تاسو خوب مونږ ته ووایه دوباره چې خلکو ته هم پته ولګي. خوب داسې و چې زما د خپل خاوند که نه زما اخ دی که نه او بالکل خو ما هغه خوب کتلی وي چې زه لکه ملنګ یم که نه خوب کې کپړې مو شتېدلي دي کېډې خو چپل مو نشته که نه جی او ما سره کچکول دی او خلکو نه خیرات زکات غواړم. صحیح جی ټیک. نو بیا چا نه تپوس کړی ما ودلو چې دا خو ډېر ښه خوب دی که نه. صحیح ټیک. نو بازی باره کې ما ویلو تپوس ونه کړو یو بل تپوس دی جی او دا خو ډېره ښه دغه ده نو دا خو ورته بیانوم هله غونې ښه ده کیسه غونې ده که نه دې له تپوس نه کوم. صحیح جی اوکې پلیز. دې زما کور که نه او هغه خاوند اوس جګړه مګړه کړې وه که نه ټیک.
نو دا زما د خپل خاوند زما خو ته ویلي دي که نه چې که ته د کور ولا ګیټ نه بعد ووتې که نه نو ته په ما طلاق یې که نه ښه په غوسه کې دا ویلي دي ورته ټیک په غوسه کې ورته څه وایي دي که نه ټیک خو ما ولا کور ولا ګیټونه چې کوم دي ما هغه دوه دي که نه ښه دا یو ستر ګیټ دی یو وړوکی ګیټ دی ستر ګیټ باندې دغه پازه کوي او وړه ګیټ باندې پازه نه کوي وړوکی ګیټ سیټ دی باغونه دي که نه ټیک ته جي صحیح نو دا موږ خو د چې کوم نه ویلي دي ته باغونو والا ګیټ نه ویلي چې ته به د واړه ګیټ نه بهر نه وځې که ته نه بهر ووتې نو ته په ما طلاق یې صحیح صحیح ټیک او د دې کاله شو بس هغه بیا واړه ګیټ باندې نه ده ووتې که نه ښه صحیح نو ما ویل چې د مفتي صاحب نه تپوس وکړو چې دا طلاق شوی که نه دا بیا څه حساب ټیک شو عرفان جان پروګرام تاسو ګورئ دواړه ستاسو ډېرې مهمې پوښتنې دي هم په مقرر جی 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 مړه بجلی نشته که نه یا د موبایل باندې راته دغونې انسر راکړه یا مهرباني وي پلاینو سے جواب اور ایزا مفتی سے بتاؤ تو جواب در کی منگو موضوع نمک پلاینو سے جی مفتی سے دا کم شی دا خوب لیدلی دی خیر غوښتل دا پیزار نشه چپړې نشته دا د دې د جون کې څه کمې شته دی څه نیمګړې شته دی چې خیر غوښتلو سره مقصد دا چې نور خلک به سره مرسته وکړي دا نیمګړې به خدای پوره کړي ښه جی ښه دا د خوب تعبیر دی خوب کې هغه دی او چې کوم دا کور خبره ورته کړې ده چې کور نه بهر نه وځې نو دا زنانه کور نه وتې ده نو بیا طلاق واقع شوی دی ښه جی او کور نه ده وتې کور کې در نه پاتې ده نو بیا د طلاق نه ده واقع شوی صحیح جی او که چېرې کور نه نه دی وتلی نو موږ یو طلاق باندې پروګرام کړی هغې کې ما وضاحت کړی چې څوک دغه شان طلاق یو کار پر وتړي جی نو بیا هغه کار نه مخکې طلاق یو بله طریقه ما ښودلې وه چې په یو پټ الفاظ باندې یو طلاق ورکي نو هغې سره هغه نکاح ماته شي بیا بل سره نکاح نه بغیر دکې خپل دغه زوړ خاوند سره بیا یو نوې نکاح سره دغه ښځه واپس د خپل اول خاوند ښځه ګرځي خو بیا دپاره خاوند سره د دوه طلاقو حق پاتې کېږي هغه یو موقع ده نه لاړه بالکل یو موقع ده خو یاد ساتئ هغې دپاره به دا یو مفتي سره کښېني هغه به ورته هغه ټکي برابر کړي هغه ټکي باندې طلاق ورکړي نو هله به بیا دا ښځه نه طلاقېږي که هغې نه مخکې دا هغې کور نه راووتله نو یاد ساتئ دغه ښځه چې دا خپل خاوند باندې طلاقه شي خو دوی وایي چې دوه ورونه دي یو وړوکی ور دی یو لوی ور دی دوی ته شرط دی چې په دې وړوکي نه ده وتې په دې بل به خامخا خپل غم خادي خو به جاري ساتي داسې خو هم څه احتمال لري خو بهرحال ستاسو خبره دا نازکې مسلې باید چې کم دغه سړی وي یا زنانه وي نو هغه چېرته عالم ته کښېني مفتي سره ملو شي او جی او عرفان جان غالبا چې ستاسو جواب به تاسو ته ملو شوي ډېره مننه عرفان جان کتونکو تاسو کال کولی شئ چې څه هم ستاسو په ذهن کې پوښتنې وي نو هغه تاسو کولی شئ مفتی صاحب موجود دی د دې وخت نه موږ فایده اخیستی شو ستاسو پوښتنې ځکه مهمې وي چې موږ ته هم فایده واخلو ډېرو خلکو ته اکثر چې کوم دی موقع نه وي د کال کولو نو چې یو سړی کال وکړي هغه خبره اکثر د زیاتو خلکو په ذهنونو کې وي نو کالس کوئ او موږ سره دې پروګرام کې ملګرتیا کوئ نن زموږ موضوع 13 جمعه هم وه د انسان د مرګ په اړه کله چې هغه رخصت شي کله چې رخصتیږي بیماری کې څنګه رخصتیږي بیا د هغې نه پس د هغه مطلب چې په هغه باندې ویر کول ماتم کول غم کول بیا 3 ورځې غم بیا اومه کول بیا څلوېښتي بیا کال او دغه شانتې بیا د وراثت او د میراث خبر راځي نن په دې باندې مونږ خبرې ترې کوو مفتي صاحب بیا تاسو خو د ویر خبره وکړه چې د هغې یو ټاکلی یو مطلب چې یو ډیمارکیشن دی په هغې حدودو کې دننه انسان غم کولی شي بیا مطلب چې مونږ چونکې د پښتنو ټولنه ده اکثر په زیاتره ټولنو کې غم بس چې څنګه مړی سنبال شي نو ورسره ختم شي خو مونږ پښتانه یو د دې ځای خبره کوو 3 ورځې مونږ په حجرو کې ناست یو کورونو ته زنانه راځي اکثر د په بای ځایونو کې د غم په کور کې لوګی هم نه کیږي مطلب چې څه نه پخیږي پخلی هم نه کیږي روایات تیار څه چې دي بیا ورسره موږ اومه کوو څلوېښتي کوو کال کوو هره جمعه کوو د چای سوره وسي دوره کوي جنازې نه پس اسقاط کیږي مطلب په دې لړ کې بیا مختلف قسمه خبرې ترې کیږي که زموږ لږه رهنمایي تاسو وکړي ټول نه اول خبره خو یاد ساتئ چې کوم کور باندې غم رالو تکلیف رالو نو هغې کور کې میلمستیا هغه حرامه ده لکه کوم بهر بل کلي نه د بل علاقې نه د بل ښار نه یو خپل خپلوان راله هغوی به دا تمنه کوي چې دا کور والا ما باندې چرګان خوري دوی ما باندې غرمه چرګان خو ماستن کې را باندې غوښه خوري دوی به دا تمنه کوي چې ما باندې به دلته کې ښه ماله به ښه مضبوطه میلمستیا راکول کېږي میلمستیا منع ده یاد ساتئ چې کومه منع راغلې ده کور کې به لوګي نه بلیږي هغه د میلمستیا ده چې کوم خلک راغلي دي دغه بهر نه راغلي دي خپل خپلوان راغلي هغوی به دا تمنه کوي چې ما ته به ښه مضبوطه میلمستیا راکوي میلمستیا منع ده ځکه چې دغه کور باندې غم راغلی دی په کار ده چې دوی سره
باندې خلک مرسته وکړي. صحیح جی. کم راغلي خلک دي هغوی دې مرسته ورسره وکړي، دا نه چې دې غم کور نه تمه وساتي چې ماله بدل ته کې میلمستیا راکړي. صحیح. میلمستیا منع ده. او که چېرې زموږ په تکیري علاقو کې یو ډېر ښایسته رواج دی چې عزیز ولی د خلکو چې حجرې خپل خلک یي هغې خپل کور کې څه ترکاري پخه شي هغه حجرې ته راوباسي، هغه غم کور ته رالېږي. دا ډېره ښه خبره ده. خو یاد ساتئ چې کوم سړي وس کېږي زامنو د وروڼو خپل خپلوانو وس کېږي او هغوی د مړي طرف نه خیرات کوي، نو خیرات کې منع نشته دی. میلمستیا منع ده چې کوم خلک بار نه راغلي هغه به دا تمه نه کړي چې دا کور والا ما باندې خوراکونه په دې نیت ته نه راځي، په دې نیت نه راځي. دا د خپل ذهن جوړ کړي چې دا کور باندې تکلیف او غم راغلی دی، دې نه به مونږ میلمستیا نه غواړو، څه میلو شو په هغې باندې به شکر وباسو. صحیح. او بیا که دغه کور خلک غریبانان دي، که شتمن دي، مال دولت شته، صاحب حال دي، نو خیرات دا خبره ډېره مهمه ده. موږ په دې به خبره کوو، خو موږ سره یو کالر دی. جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام. سر څنګه طبیعت ښه دی جی؟ خیر دی؟ څنګه جی تاسو ښه؟ مفتي صاحب ته، ډاکټر صاحب تاسو او بشیر ټي وي ټول کارکونانو ته او پروډوسر صاحب ته سلام کوم. ډېره مننه. څنګه حالات اوس ښه طبیعت ښه دی؟ ډاکټر صاحب فضلربي خبرې کوم. پیژنم جی. بالکل بالکل. څنګه له نور تاسو ښه دي؟ خیر دی. بالکل لالا طبیعت خیر. یو دوه پوښتنې مفتي صاحب نه. جی جی. یو دا ده چې لکه سړي مور پلار وفات شي ده او جی او قبرستان کې لکه دفن شي ښخ شي او هغې له بیا لکه ښځې خو قبرستان ته نه ده ښه که نه. او جی او اوس مثلا چې سړي مور پلار وفات شي هغه سره خور ځي لور ځي او په خپل ځان سره بوځي که نه، او جی او هغه مزار ته د هغه قبر ته دعا دپاره که نه، لکه موږ اختر کې ځو داسې جمعې پر ورځ لس شپې له ځو، داسې مختلف که نه میاشت کې دوه درې ځلې ځو. زموږ دا خویندې لوریانې هم ځي. ټیک. دې باره کې راته ووایه مفتي صاحب نه زیاره دا خو حق نه خو مور پلار هملته دې مړي دي که نه. جی جی. نو یو دا خبره دویمه دا ده چې په دې قبر باندې موږ د مور پلار په قبر باندې نور کچلې خوا تختې ودي له وفات هغه په دې تاریخ باندې دا وفات شوې وه. نو دې باره کې مفتي صاحب دې موږ ته لږ وفرمایي زیاره څه دې باره کې څه حکم دی، دا ښه دي نه دي ښه. نو دغه تپوسونه یو دوه ډاکټر صاحب او تاسو ډېره مهرباني دي. خدای په امان. ډېره مهرباني لالا. مننه. ډېره مننه. ډېر ښکلی دوه او ډېر مضبوط بنیادي تپوسونه یې وکړل. حقیقت دا دی چې د ډېرو خلکو په ذهنونو کې دا شبهات شکونه وي چې یاره مونږ قبر له لاړ شو که لاړ نه شو، مزار ته تګ څنګه دی، د جمعې په د زیارت په ورځ ځمه، د جمعې په ورځ ځمه، د اختر په سهار ځمه، دا خبرې اترې دا خو ډېر لوی موضوعات شو. بیا دا کتبې لګول، قبر پخول نه پخول. مفتي صاحب که تاسو غواړئ څنګه ستاسو خو خیرات ته راځو که نه دا جوابونه ورکوئ؟ اول به خیرات خبرو کو دې جواب هم انشاءالله پکو. ټیک شو. یاد ساتئ چې دا خیرات چې دا د مړي ته یو خیر رسول دي، آیت یو ګټه رسول دي، او دا د انسان وس پورې ده. ښه جي. بعض خلک دا وایي چې دا د مړي مال پاتې شوی دی، مړي پسې وبخئ، مړي پسې ورسوئ. دا خبره غلطه ده. ښه جي. د مړي مال چې کوم پاتې شو دا د اوس مړي نه دی، ښه دا د مړي نه دی، دا د اوس د وارثانو دی. ټیک ټیک. د یتیمانانو دی، د خپل خپلوانو دی. صحیح. چا له شرې برخه ورکړې دا د هغې مال دی. ټیک ته جي. بعضې خلک وایي چې راواخلې دا په اسقاط کې ورکړې دا د هغه مال دی، د هغه مال نه دی. ښه جي. د هغه مال تر هغه پورې تر کومه پورې چې دی ژوندی و، دی په حالت د صحت کې و. صحیح جي. اوس حق د وارثانو دی، اختیار هم د هغوی دی. اختیار هم د هغوی دی. ټیک شو جي. او دا فقهاو لیکلي دي، علماو لیکلي دي چې که چېرې یو هم پکې نابالغ و، صحیح جي، نو دغه مړي دغه مال چې دی دغه خلک بیا نشي استعمالولی، ځکه چې دا د هغه نابالغه دی. نابالغ ته اختیار نشته چې دی ووایي چې دا زما مال چې دی هغه ما مور و پلار پسې ولګوی. د فیصلې حق د هغه سره فیصلې حق نشته چې هغه بالغ شي، هغې نه وروسته بیا هغه اختیار دی. ټیک ده. نو زموږ د بعضو خلکو کې دا عادت دی چې هغوی وایي چې دا خو هغسې هغه نه پاتې دی، د هغه بینک بیلنس دی، د هغه موټر دی، د هغه گاډی دی. یاد ساتئ دا د هغه گاډی تر هغې پورې بینک بیلنس تر هغې پورې چې دی ژوندی و. ټیک ده جي. او یو ډېر عجیبه غونته خبره ده، خو زموږ د اورېدونکو کتونکو دپاره به زه وکړم. یاد ساتئ قدردانو چې دنیا کې چې موږ کم مال ګټو جی، نو زموږ مال هغه ده چې موږ ولګولو، بالکل موږ ځان سره جمع کړی دی، موږ د هغې چوکیداران یو، صرف موږ د هغې چوکیداران یو، موږ جای وروسته خپلوانو ته هغه پرېږدو. زموږ مال هغه ده چې موږ دنیا کې په ښه ځای کې ولګولو، ځان دپاره آخرت ته مو لېږلو. لکه پیغمبر اسلام مبارک یو ځل کور کې هغې مبارک یو چیلې حلاله کړی وه، او دې مبارک خپل بیبي ته وفرمایل چې دا تقسیم کې. نو دې مبارک چې کله لږ ساعت پس تشریف راوړو، تپوس وکړو چې ای عایشې هغې چیلې کې څه پاتې شته؟ نو دې مبارک مور بیبي مبارک جواب کې وفرمایل چې او قربان یو لاس کې پاتې دی.
نو دوی مبارک فرمایل چې هغه نور وي چې هغه قربان هغه ختم شو. نو دوی مبارک فرمایل چې هغه نور چې کوم تا تقسیم کو هغه پاتې دی او دا چې کوم دلته کې پرېښی دی دا حقیقت کې ختم دی. نو یاد ساتئ چې مونږ کوم ولګولو په ښه ځای کې هغه زموږ مال دی هغه مونږ نه مخکې آخرت اکاونټ ته لیږلی دی. چې کوم دنیا کې مونږ نه پاتې شو هغه زموږ هغې صرف چوکیدار یو مونږ هغه صرف پرېښی دی خپل خپلوان دپاره وروستو. نو خپل مال هغه دی چې کوم مونږ مخکې ولیږلو. واه مفتي صاحب ډېر ښکلی ځای ته داسې خبرې چې والله بالکل رسا په زړه لګي. خو دمه باخلو خو دمې نه مخکې یو کالر دی موږ سره. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ کال ډراپ شو مفتي صاحب. خو ستاسو په اجازت یو وړوکې شانتې د ماخلو کتونکو چېرته ځای ما ډېره ښکلې خبر روانې مفتي صاحب موجود دی د دې وخت نه فایده واخلئ کالز کوئ راځو وړې شانتې دمې نه. جی کتونکو نور اسلام کې واره بیا هرکلی مفتی صاحب موجود دی او موږ نن ډېر زیاته په یو مهمه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو هم زموږ ملګري کیدی شئ کالز به کوئ او ستاسو کالز راځي هغې کې مختلف قسمه مهمې پوښتنې وي. په دغه لړ کې موږ دې ته رارسېدلي وو چې خیرات نو خیرات مفتی صاحب په هغې باندې خبره ډېر ښکلې پړاو ته رارسولې ده. هغه مال زموږ دی کوم چې موږ په ژوند ولګو که پاتې شو هغه بیا حق هم د وارثانو دی او اختیار هم د هغوی دی. مفتی صاحب د خیرات په اړه تاسو ډېر ښکلې پړاو ته خبر را رسولی. د خیرات یاد ساتئ یو فرض دی واجب دی لازم دی. صحیح جي. چې یو انسان په خپل ژوند کې وصیت وکړي ټیک چې زما دومره پیسې فلاین له بطور خیرات ورکړې بطور خیر ښېګړه بطور صدقې خیرات ورکړې. صحیح. نو دغه شانتې وصیت پوره کول دا فرض دی. ٹھیک ته جی. دغه شانتې خیرات کول لازم دی. صحیح. بعضې خلک وایي چې ما پسې مې حلال کړې ما پسې تمه من روجي پخې کې که چېرې دغه شانتې وصیت یو انسان وکړو دغه شانتې وصیت دغه شانتې خیرات کول دا فرض دی. دا فرض دی په وارثانو باندې دا به هغوی کوي. وارثانو باندې بالکل. د هغې مال څومره پاتې شو د هغې به 3 حصې وکړي شي هغې یوې حصې نه دغه خیرات کول د هغې باندې لازم دی. ټیک شو. او دویم هغه خیرات دی چې هغه د خپل خپلوانو خوښه ده که هغې وس کېږي ټیک نو هغې به هغه خیرات کوي که وس نه کېږي نو دا خیرات لازم نه دی. صحیح. دا هغه خیرات دی چې هغه سړي وصیت نه دی کړی او خپل خپلوان خپل طرف نه د هغې ته ایصال ثواب کوي. نو یاد ساتئ په اول ورځ باندې هم ټیک ده په دویمه هم ټیک ده په دریمه څلورمه پنځمه کله هغې وس کېږي نو هغه خیرات کولی شي. او خیرات کې دا لازمه نه ده چې روجې پخې کړي او خپل خپلوان وغواړي په هغې باندې دې وخوري. د یو کلي محله کې علاقه کې خاندان کې څوک غریب دی هغه سره پیسو مرسته هم کولی شي. یو بیمار دی د هغې علاج هم کولی شي. یو ماشوم د سکول خرچه نشي برداشت کولی د هغې سکول تعلیم د مدرسې تعلیم هغې خرچه هم برداشت کولی شي. ټیک ټیک ټیک. یو انسان بېروزګار دی هغې ته روزګار هم روالولی شي په هغې باندې. صحیح. نو یاد ساتئ چې د خیرات اصل اجر و ثواب او ډېر اجر و ثواب په دې ملاویږي چې د یو غریب سړي د یو ضرورتمند سړي په هغې ضرورت پوره شي. ضرورت پوره شي. صحیح. که یو کور کې لکه اوس زموږ د علاقه کې حیدرآباد دی او هم مالداره خلک دي هغې هسې هم کور کې روجې پخوي هسې هم کور کې غوښې پخوي چرګان پخوي. هلته یو سړي روجې او چرګان پاخه کې او ګاونډیانو باندې علاقې خلکو باندې وخوري نو د هغې دومره اجر و ثواب نه دی څومره چې دغه انسان په خپل خاندان کې په خپل ګاونډیانو کې خپل خپلوانو کې یو د ضرورتمند هغه ضرورت په هغې باندې پوره کړي. صحیح جي. نو سړي ضرورت ته کتل پکار دی څنګه د کامن سینس خبر هم ده که نه جي سړی سوچ هم کوي. بالکل بالکل چې خیراتونه خو ډېر زیات کېږي. حقیقت دا دی او بل څه روایتي غوندې کار هم دی که نه مفتي صاحب لکه هر سړی به بس دیګونه پخوي. نو کوشش دا کول پکار دی چې خپل گاونډ کې خپل خاندان کې نظر اچول پکار دی چې کوم ځای کې د سړي ډېر یو پیسو ته یو شیز ته ډېر حاجت دی دغه هغه حاجت پوره شي نو په هغې باندې اجر ثواب او د خدای پاک رضامندي ډېره ملایي. صحیح. او بیا د دې څه ټایم فریم څه وخت لکه اکثر مطلب چې څنګه مړی وځي نو بس هلته دیګونه تیاري نو دا په دغه ورځ کول پکار دي که نه دي که نه د ټایم څه د بعض عبادت داسې دي ښه کارونه داسې دي چې شریعت هغې دپاره وخت نه دی مقرر کړی هغه انسان هر وخت کولی شي. نو دا خیرات هم داسې یو کار دی چې هغې دپاره شریعت وخت نه دی مقرر کړی. کله انسان وس کي کله ورسره موقع وي دی کولی شي. اوله دویمه دریمه یاد ساتئ دا د خلکو د خپل سهولت دپاره ټایم مقرر کړی دی چې په دریمه باندې خیرات کوي په لسمه څلوېښتمه کالیزه باندې خیرات کوي دا شریعت نه دی مقرر کړي. دا انسان به دې نیت باندې به کوي چې دې باندې خلکو راجمع کېدل آسان دي خلکو ته راتلل آسان دي. نور دا به نه وي چې دې نه مخکې نه کېږي دې نه وروسته نه کېږي په دې ورځ باندې ونه کوم بیا ګناه ده چې دې نه مخکې وروسته شي بیا نه کېږي. دغه سوچ به نه ساتي صرف دا ده چې دا د مړي سره یو خیر ښېګړه ده نو په دغه ورځ باندې وشي ښه ده که دې نه مخکې مو شي نو ښه ده که وروسته مو شي نو شریعت هغې اجازت ورکړی. مفتي صاحب میراث طرف ته به هم راځو د فضل ربي صاحب پوښتنې هم پاتې دي خو یو کالر دی موږ سره جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
جی زه عبدالقدوس خبرې کوم د آنلاین نه. ښه جي قدوس صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څنګه طبیعت ښه دی آنلاین کې الله د تاسو د چینل کامیاب کړي ډېر ښکلی چینل دی او ډېر ښکلی پروګرامونه تاسو ورکوئ موږ په دې باندې خوشحاله یو. مننه قدوس صاحب زموږ کامیابي ده چې تاسو دومره لرې پراته یې او لکه مطلب زموږ غږ تاسو ته دررسي او خوشحاله مفتي صاحب موجود دی قدوس صاحب چې څه پوښتنه وي نو کولی شئ. زما پختر هلکه مختلفه پروژې کې څه کوم ځای واورځي ما پښمنای وګو بیا تقریبا د 15 منټو بعد او بس کله لس منټو بعد ځان را باندې شروع مولانا صاحب دا تاسو چې آیا دا روزه زما غوښته او کنه خپانه شي مختلفه پختر زه کوم خو مثلا نور څه پختر نشته نه په څنګه تاسو وکول. ټیک شو قدوس صاحب دا تاسو خپل پروګرام دی څه وخت هم تاسو کالس کولی شئ مفتي صاحب زموږ مشترکه مفتي صاحب دی زموږ په ټولو باندې ګران دی نو مننه او مفتي صاحب تاسو پوښتنه واورېده. جی مفتي صاحب. جی د فضل ربی صاحب خبرې جواب وکړو چې زنانو قبرونو ته تلل یاد ساتئ چې اسلام چې کله رالو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرام منې کو چې تاسو به قبرونو ته نه ورځئ. ټیک بیا چې لږ وخت تیر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې ما تاسو قبرونو ته تلو نه منې کړی وی تاسو اوس ورځئ. ښه جي كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. حدیث پاک الفاظ چې ما تاسو منې کړی چې قبرونو ته به نه ورځئ اوس تاسو ورځئ. بیا د هغې وجه دا ده چې دا انسان ته مرګ را یادوي آخرت انسان ته را یادوي چې انسان پلار قبر ته ورشي نیکه تره رور قبر ته ورشي نو دا سوچ ته راځي چې دې ترې نو زه به مولا راځم یو زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د دومره نصیحت په دې دنیا نو چې کله انسان قبر ته ورځي نو یاد ساتئ نارینو دپاره او زنانو دپاره یو قانون دی که بیل قانون دی. نو دغه حدیث پاک پر رڼا کې بعض علماو دا ویلي دي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک منع کړې وه نو نارینه زنانه دواړو ته منع کړې وه. ټیک شو جي. نو چې کله دوی مبارک اجازت ورکړو نو دواړو ته اجازت ورکړو. دواړو ته او بعض علما وایي چې دا صرف نارینهو دپاره دی زنانه اوس هم منې دي. خو یاد ساتئ کوم علما وایي چې زنانه تلی شي هغې هم دا وایي چې زنانه به په ستر پرده کې ځي. ټیک دی جي. زنانه به ډېر زیات میک اپ او بناو سنګار دا به نه کوي. بله زنانه به هلته لاړ شي هلته جړاګانې به نه کوي چغې چغارې به نه وخي. نو چې بل دا چې زنانو سره به خپل محرم او خپل رشته دار شي هغې سره نکاح نه کېږي داسې خاوند ورور پلار تره داسې رشته دار به ورسره وي یوازې به نه ځي. نو دغه ټول شرایطو د لاندې بیا دغه زنانه قبر ته تللی شي هلته کې خپل قرآن ته ایصال ثواب دعاګانې کولی شي. خو یاد ساتئ چې کومه زنانه هغه ستر پرده نه کوي هغه میک اپ بناو سنګار کوي هغه هلته کې یوازې روانه وي یا هلته کې لاړ شي بیا چغې چغارې وخي او هلته کې خپل مور یا پلار په هغې په قبر باندې ځان واچي او چغې چغارې وخي. نو دغه شان زنانو دپاره ټول ما وي چې دغه زنانو دپاره قبر ته تلل دا منې تګ نه دی پکار. صحیح د هغې دپاره منې دي. نو زنانو دپاره ډېر علما منې کوي چې قبر ته تلل نه دي پکار. څوک چې اجازت ورکوي نو هغې هم دغه قانون د لاندې هغې دغه شرایط د لاندې اجازت ورکوي. او که چېرې یو زنانه لکه زموږ په کلي معاشره کې یو عادت شروع شوی دی چې زنانه او دغه خلک په قبرونو ته ځي اختر په موقع باندې داسې موقعو باندې خو هغې ستر پردو خیال نه ساتي هغې میکاپونو سره ځي. نو یاد ساتئ دغه شانتې زنانو ته بالکل علما اجازت نه ورکوي دي په دغې تګ باندې ګناهګارېږي. صحیح جي صحیح. او د ثواب په ځای کېدی شي الټه ګناهګارېږي د ثواب نه ملاوي بلکې الټه ګناه ملاویږي. نو دغه شانتې تلل نه دي پکار چې څوک ځي نو ستر پرده کې خپل محرم نارینه سره او هلته کې جړاګانې به نه کوي. د شریعت په حدودو کې دننه نارینه او زنانه دواړه تلی شي هلته تلاوت کولی شي دعاګانې کولی شي مطلب بالکل دا ډېر. بل د دې تپوس وکړو چې قبر باندې کتبه لګولو هغې باندې لیکل کول. نو یاد ساتئ چې قبر باندې کتبه او یو نښه دې دپاره جوړول چې ما ته پته لګي دا د ما پلار قبر دا د ورور قبر دا تره قبر دی خپل خپلوان قبر دی. دې نیت باندې ټیک ده چې انسان په هغې باندې یو نښه داسې ولګي نوم پې ولیکي چې دغه قبر پته لګي نو د اسلام اجازت ورکوي. خو یاد ساتئ چې د قبر باندې داسې نقش و نگار داسې شیونه کولو چې د هغې سره دی وي چې زما د پلار یا د خپل قبر ښایسته ښکاري. صحیح جي. نو مړي ته یاد ساتئ قبر هر څومره بره ښایسته وي چې ښکته دننه عمل ښایسته نه ځان سره کوم عمل ځان سره وړی دی هغه ښایسته نه نو بره دا ښایست مړي ته دننه فایده نه رسوي. که د زرو لالونو ملغرلو شي نو څه پې چې عمل ټیک نه. نو اصل شیز دا دی چې هغې مړي ته داسې یو کار وکړي چې مړي ته فایده ورسوي. صحیح. بره هر څومره ښایسته عمارت په خپل عام مړي باندې جوړ کړي شي هغې ته دننه فایده نه رسوي. نو کوشش دا پکار دی چې بره پې څومره خرچه کېږي خلک پې سنګ مرمر لګي خلک پې قیمتي کاڼې لګي دغه سنګ مرمر هغه قیمت هغه کاڼې هغه قیمت یو غریب انسان له ورکړه د هغه د زړه نه چې کوم دعا خیږي هغه به هغې مړي ته ډېر زیات فایده رسوي.
ټیک 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 نو کوشش داسې کول پکار چې خپل مړي ته فایده ورسي فایده هغه مړي ته داسې یو شیز داسې یو کار وکړي چې هغه ته ګټه ورسي هغه ته فایده ورسي بره ډېر ښایسته قبر جوړ کړی دی خو مور پلار پسې دعاګانې نه کوي صحیح جی مور پلار پسې ایثار ثواب نه کوي قبر ډېر ښایسته جوړ کړی ظاهري خلکو ته ډېر ښایسته ښکاري خو مور پلار هېر کړي دي نو یاد ساتئ دغه شانتې بره نه ښایست او دننه بیا هغه هېرول دا مړي ته فایده نه رسي مړي چې خوشحالېږي په ایثار ثواب باندې په دعاګانو باندې په خیر خیرات باندې په دې باندې خوشحالېږي هغه کار کول پکار دی چې مړي ته په هغې باندې فایده او نیغ په نیغه فایده ورسي خو مفتي صاحب بیا یو ځان تاسو نه په یو پوښتنه ده چې اکثر په عوامو کې په مونږ غوندې خلکو کې د خواصو نه څه بعضې عادتونه راځي که موږ وګورو چې کوم مزارونه وي یا خلک عقیدت لري لوی خلک وي د هغوی په مزارونو هغه لوی هم وي په هغې باندې د نقش و نګار هم ډېر زیات شوي نو دغه وجه خو به نه چې د هغې نه خلک اثر اخلي چې ګینې د هغې ولي په مزار باندې دوره هر څه شوي دي مونږ هم وکړو اصل کې که تاسو وګورئ د اولیاو مزارات دا ټول بادشاهانو جوړ کړي دي ښه جي لکه زموږ په دې علاقه باندې رحمان بابا او د کاکا صاحب او دغه نور اولیاو مزارات دي دې باندې چې کوم تاریخ وګورو نو اکبر بادشاه یا نور داسې بادشاهانو هغه جوړ کړي دي لکه زموږ مدرسې سره نږدې دوه مزارات شته اولوالامر چې کوم وخت کې وي نو هغوی د دې خیال ساتي هغوی دغه کار کړی دی یاد ساتئ دغه اولیاو خپل مال دولت نه و چې هغه دولت په دې مزاراتو باندې لګېدلي وي نو د مړي هغه خپل مال په هغې قبر باندې نشي لګېدی هغه مال د اولیاو دی د هغې د رشته دارانو دی د هغې د خپل خپلوانو دی د هغې چې کوم نه وروستو وارثان پاتې شو کوم ولی وروستو خلک ترې نه پاتې شو دا د هغې مال دی د هغې مال چې دی هغه په قبر باندې نشي لګېدی هغه مال د خپل هغې وارثانو دی د هغې د چې کوم وروستو ولی پاتې شو کوم خپل خپلوان پاتې شو د هغې بیا خوښه ده که خپل مال پرې لګوي نو هغې لګولی شي خو هغې دپاره هم شریعت دا قانون ایښی دی چې قبر ګیر چاپېر هغه پخېدی شي څلور ګوټونه چې دي هغه په کاڼو باندې په بل شیز باندې چې دغه خوره خوره نه شي هغه پخېدی شي خو بره نه پخول نه دي پکار بره نه پخول نه دي پکار صحیح جي دا زیب و زینت او آرایش او لکه نقش و نګار دا پکار نه دی بلکل جي مفتی صاحب خبره مخکې به وضو خو یو کالر دی موږ سره جي موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو هلو کال ستاسو زموږ سره لیکه ونه چلې د بهرحال تاسو دوباره ټلیفون کولی شي او مفتی صاحب موجود وي چې هم پوښتنه وي نو هغه تاسو کولی شي مفتی صاحب ډېر ښکلی پړاو ته دا خبره ورسېدې حقیقت دا دی چې مطلب دا ویر ماتم به څنګه کوو اسلام په دې لړ کې هم زموږ رهنمایي کوي لارښودنه کوي د شریعت د حدودو تر دننه چې کوم دی نو یو سړی خپل غم کولی شي د دې سره سره بیا چې څوک لاړ وکړو چې د رخصت شنو په هغه پسې خیرات په کومه طریقه کوو ډیره مهمه خبره به دا مخته راغله چې دا مال کم دی دا سړی ژوندی وي نو د ده دی چې کله لاړ نو د پې نه حق شته نه پې اختیار شته که وصیت یې وکړو نو بیا پړه دي د ده چې کوم لواحقین دي چې د هغې درېیمه حصه تاسو څنګه وفرمایل هغې نه دی هغوی ورکړي بیا د خیرات طریقې تاسو ډېر په ښکلې طریقې باندې چې په ځان لازم کول نه دي پکار چې په دې وخت په دې ورځ خو بهرحال پکار ده دې سره سره بیا د قبر حوالې سره چې دا پخولی شو که نه شو ډېره ښکلې طریقه باندې تاسو خبره اتره وکړه اوس راځو مفتی صاحب ډېر یو لوی بل ډېر مهم چې قرآن کې هم په هغې باندې پوره زور دی او مطلب یې چې تاسو غوندې علما کرام مفتیان کرام د هغې په باره کې اکثر خبر کوي او د هغې نه اکثر مونږ ډډه کوو ډېره ډډه ترې کوو حقوق نه ورکوو خویندو لوڼو له بیا د میراث په خبرو کې نو وسیله نه ورکو ورواره له نه ورکو دا او هغه پوره قصې لانجې مو جوړ کړي نو چې کله یو سړی لاړ نو د ده نه څه مال پاتې شو څه جایداد پاتې شو څه ځمکه څه کور څه پوله څه پټی دوکان پاتې شه نو بیا د زوی څنګه د میراث برخه ده د لور څنګه ده د کونډې څنګه ده که رورې د هغه شته که نه که نوسی دی لکه څنګه طریقې کار به کېږي دا ډېره اهمه خبره ده یاد ساتئ چې زموږ په معاشره کې د مسایلو بیانولو ډېر زیات ضرورت دی صحیح خو دې نه مخکې یو دوه خبرې ډېر اهمې دي اول به زه غواړم چې خپل اورېدونکو کتونکو ته هغه خبرې وضاحت وکړم یاد ساتئ چې یو انسان دنیا نه لاړو جی جی نو د هغه څلور حقوق هغه لازم دي صحیح د هغې مړي څلور حقوق په موږ باندې لازم دي چې ټول نه اول به ترتیب باندې دا سر ته رسو ښه جي لکه دې کې دا ترتیب لازم دی ترتیب دی ټول نه اول دا چې د هغې کفن دفن دی صحیح جي ټیک شو ټول نه اول به هغې له کفن او هغې له بیا قبر کنستلو هغه ښخولو دا د مړي حق دی حق دی خو کوشش دا کول پکار دی چې تیر پروګرام کې مونږ ویلو چې کفن به هغه اخلي چې کوم کفن دی په عام طور باندې یو اختر واده نه
عام ورځو کې د کوم جامه اچوله په هغې قیمت باندې به وله د کفن اخلي. نن سبا خو مونږ بس یو عام کپړه ده چې کاټن او د مخصوص کپړه د کفن دپاره هغه هر مړي ته اچو. دا ښه طریقه نه ده. یاد ساتئ کوم انسان چې عام حالاتو کې قیمتي جامې اچي هغه ته به کفن به هم هغه قیمت په پیسو باندې به اخیستلی شي هغه کفن به وله ورکولی شي. صحیح جی. نو چې کله دا کفن د هغې حق دی نو بیا هغې نو سو دفن د هغې حق دی. صحیح. زموږ په کلي معاشره کې خو دا کار ډېر ښه دی الحمدلله چې کلي علاقې محلې د حجرې او د عزیز ولی خلک راپاسي او هغه قبر ورته وکړي او کار ټول هغه وسپاري. خو یاد ساتئ چې ډېر علاقې داسې شته چې هلته کې دا ټول کارونه په پیسو باندې کېږي. صحیح جي. ځمکې باندې هم پیسې ټیکس خپل هغه وي او په کنستلو باندې هم خپل مخصوص خلک کنستل کوي. نو د هغې دا پیسې چې کوم د کنستلو دي یا د ښخولو دي که چېرې دا په مفتو باندې څوک نه کوي خدای رضا دپاره څوک نه کوي په پیسو کوي نو د مړي د پیسو نه دغه پیسې ورکول دا جایز دي. ښه جي. د مړي د پیسو نه جایز دي. دا جایز دي. دا د مړي اول حق دی. د هغه نه چې کوم مال پاتې شو د هغې نه ټول نه اول به کفن دفن کولی شي. صحیح جي. او دویم نمبر باندې که چېرې مړي باندې قرض پاتې دی. صحیح جي. نو د مړي د دویم حق دا دی چې د هغه پاتې شوي مال نه ټول دویم حق دا ده چې قرض ادا شي. قرض دې ادا کړی شي. ښه جي. دا څلور حقونه تاسو ویل چې دا ترتیب سره چې کفن دفن کول دي بیا قرض ورکول دي دا خبر جاري ساتو خو کالر دا ډېر وخت نه ویټ کېږي. موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ السلام علیکم ټکر صاحب. وعلیکم السلام جی. څوک دی موږ سره له کوم ځای؟ خالد خبرې کوم د وینا. خالد جان څنګه طبیعت ښه دی؟ دوبۍ کې حالات ښه شوي دي؟ الحمدلله ښه شوي دي خو بېروزګاره یو که نه کار وبار نشته. ښه بس الله دې کرم وکړي انشاءالله العزیز چې الله به حالات ښه کړي. مفتي صاحب موجود دی خالد جان که څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ. یاره ټکر صاحب دوې خبرې کوم مفتي صاحب نه موی طرفه واخو سلامونه ورته. وعلیکم السلام. ښه جي. اول پوښتنه دا د مفتي صاحب لکه اوس دا ته مو سره یو کافي یا پاکستان کې وي که نه جی هغه مو ته پیسې راکړې وي لکه هغه بیا مړ شولو که نه عکاس ټیک شو جي. ښه خو عکاس لکه مو ته مخکې نه دا ویلي که نه څه یاره مو پیسې به چا ته ښایې نه لکه ورور ته یا بل ته پوه شي لکه هغه مړ شو آیا دا پیسې بیا زه څه په وکړو؟ ټیک دا هغوی تاسو له درکړی وي چې ځان سره سنبال کې هغوی ته مه وایه او بیا هغې وفات شو نو اوس پیسې تاسو سره دي جي؟ او پیسې ما سره دي پوه شي موږ سره دي نو موږ څه به وکړو. دویمه تپوس دا کوم ټکر صاحب مفتي صاحب نه لکه دلته دوبۍ کې امامونه دي که نه نه او ټیک لکه مونږ نه دي پوه شي اوس لکه ته اوس بترمونه هسته نه دي لکه ته اوس ما څه کوې یا څه کوې نه وایې بهر خو بابې چې شته نه آیا ګناه شته که نشته دي؟ تاسو خالد صاحب دوباره دا پوښتنه وکړئ دویمه څه دي؟ دویمه داسې لکه دا په امارات کې حمامونه ټول نه دي که نه کمرو کې نه حمامونه ښه ټیک شو حمامونه نه دي پوه شي بترمونه څه دي لکه اوس ته اوس هغه خبر افداس کوې یا څه کوې لکه ما هغه خو ویلی شي که نه دا ګناه شته که نشته؟ ټیک شو ډېر ښکلی خالد جان. بس تاسو پروګرام ګورئ مفتي صاحب انشاءالله العزیز جواب تاسو دواړو له درکړي. صحیح شو؟ ډېره مننه خالد جان. دا کوم رور چې دوی له پیسې ورکړي دي نو دا پیسې که ورکړي دي دې دپاره دا ستا شوې ټیک دی. یاد ساتئ هغه پیسې د ده دي. په خپل ژوند کې انسان چاله یو څیز ورکړي په حالت د صحت کې چې دی روغ رمټ دی دې پیسې چاله ورکړي هغه پیسې د هغې شوې. او که دا پیسې د سره امانت ایښې دی یا قرض ورسره ایښې دي نو یاد ساتئ دا د اوس د وارثانو پیسې دي. صحیح جي. دې باندې دا لازمه ده دا د حق دی دا په ده باندې فرض دی چې دی به دغه پیسې د هغه چې کوم وارثان پاتې دي که رور دی که بچي دي که پلار دی دا به هغوی له ورکوي. دا پیسې د ځان سره نشي ساتلی که هغه 1 روپۍ ده که هغه 1 لاک روپۍ دي دا د هغې وارثانو حق دی. که چېرې د ځان سره وساتلی دی د پردی حق ونیولو د هغې غاړه بنده د آخرت کې به تپوس کېږي. که هغه دله ورکړي دا ستا شوې بیا خو د دې دي بیا خو پکې اړو څه خبره نشته. که امانت ایښې وې ځان سره کېده بیا به درنه واخلم یا قرض ورکړي دي صحیح جي دله نه دي ورکړي ورسره ایښي دي نو دی به واپس خامخا وارثان له ورکوي. صحیح ده چې ورته ویلي چې دا به چاته نه ښایې نو دا د ترجون د پورې خبره وه. ټیک شو جي. اوس دې ورکوي. اوس چې کله دنیا نه رخصت شو اوس د هغې خبرې لاړې هغه دنیا نه لاړو د هغې خبرې هغه هم لاړې. اوس د اعمال چې دا د وارثانو دی به وارثانو ته دغه پیسې واپس ورکوي. ټیک شو. ډېر ښکلی تاسو مفتي صاحب ښکلی جواب ورکړئ. حقیقت دا دی چې ډېره ورسره هغه یو فقهي غوندې خبره ذهن ته راشي چې څنګه موږ بعضې خبرې کوو. مفتي صاحب موجود دی کتونکو کالز به کوئ ډېره ښه موقع ده ګټه ته یې پورته کول پکار دي. خوښ شه د وړې شانته مې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ.
جی کتونکو نور اسلام کې یو واره بیا هرکلی ډېره زیاته مهمه موضوع ده او مفتی صاحب ډېر ښکلې ګلورینې او شیرینې خبرې کوي حقیقت دا د په زړه رسا لګي ځکه چې خبرې داسې دي چې اکثر موږ ته پته نه وي نو چې کله موږ خبرېږو نو خبرې ډېرې زیاتې په زړه باندې نیغې او رسا لګي د یو انسان چې وفات شي نو د هغه څلور حقوق مفتی صاحب په ترتیب سره شروع کړو کفن دفن او بیا په قرض یا ورکول دې ته خبر راسېدلې وه خو مفتی صاحب موږ سره یو کالر دی چې موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو هلو کال ډراپ شو تاسو دوباره کالز کولی شئ جی مفتی صاحب یو قرض ورکول دي قرض ورکول یاد ساتئ قرض هغه هم قرض دی چې چا نه پیسې اخیستی صحیح جی او قرض دا هم دی که چېرې واده یې کړی دی او ښځې له حق مهر نه دی ورکړی ښه نو دا به هم قرض کې راځي ټیک ده جی زموږ خو معاشره کې دا خبره چې خلک وایي چې فلانی وفات شوی دومره مال دی نه پاتې دی صحیح جی خپلو کې تقسیم کو او جی نو یاد ساتئ شریعت تقسیم د میراث دا آخر کې ایښی دی هغې نه مخکې درې حقوق مخکې دي ښه جی دا درې به سر ته رسو هغې نه وروسته څه پاتې شو هغه به بیا تقسیمو صحیح جی نو ټول نه اول چې کفن دفن د هغې نه وروسته قرض دی او په قرض کې د ښځې هغه حق مهر هم دی او دا هم قرض دی په یو دا هم انسان قرض دی باندې چې کله مال پاتې شو او حق مهر نه دی ادا شوی نو مال به نه تقسیمو خپل خپلوان به مال نه اخلي ټول نه اول به هغې کونډېله د هغې هغه حق مهر به ورکولی کېږي په هغې کې ټول مال لاړو نو بس لاړو پکې صحیح جی خو اول دا دی ټیک ټیک هغې نه وروسته یاد ساتئ چې قرض نشته دی یا قرض ادا شو قرضونه خلاص شو صحیح جی خو بیا هم کوشش دا پکار دی چې فوراً د مال هغه تقسیم نشي ټیک دی ځکه چې ډېر قرضدار وروسته خبرېږي چې فلانی وفات شوی دی او جی او هغوی په درېیمه باندې خبر شي هغوی په میاشت پس خبر شي کال پس خبر شي چې فلانی وفات شوی دی نو دغه وارثان له پکار دی چې که چېرې خپلو کې مال تقسیموي نو دا خبره به خپلو سره کوي که چېرې سبا یو کس راووتو هغې باندې د پلار قرض و پلار زموږ د هغه قرضدار و هغه زموږ پلار غاړه بنده وه نو موږ به ټول بیا په خپل برخې مطابق به د هغې سړي د پیسې ورکو د پلار غاړه به خلاصو صحیح جی ټیک ټیک نو دا نشي فوراً انسان چې د هغه خپلو کې کینی او مال تقسیم کی او قرض لا د چا پاتې وي صحیح جی نو ټول نه اول چې د هغه کفن دفن دی بیا قرض دی هغې نه وروسته یاد ساتئ دې طرف ته راځو موږ صاحب یو کالر دی موږ سره جی موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام موږ سره څوک دي جی د سعودي عرب نه اجازه خبرې کوم اعجاز جان تاسو سعودي عرب نه موږ هرکلی وایو خو لږ شانتې د ټي وي اواز کم کې تاسو مفتی صاحب موجود دی اعجاز جان چې څه تپوس وي نو کولی شئ جی اکثر په ډاکټر صاحب په تاسو باندې مفتی صاحب باندې زموږ په ټول ټیم باندې تاسو باندې سپیشل سلام دی وایم سلام مننه جی جی اکثر زما ته یو ملګري وایي چې اکثر ډېر کسان ښایي چې ته په دا کار وکړه ته ما خور او مورې دې کې دا څه کول پکار دي صحیح هغه بیا هغه کار وکړي ټیک شو جی صحیح دا اوس ما ته یو ملګري مې تاسو مفتی صاحب وایي چې لکه یو کس ښایي چې ته ما دا کار وکړو نو ته به ما خور او مور بیا هغه کار وکړي نو تاسو دا ټیک شو اعجاز جان تاسو پوښتنه راورسئ پروګرام ګوره انشاءالله العزیز چې تاسو له نن د دې پروګرام کې مونږ جواب درکو د دې دغه مننه اعجاز جان کتونکو نور به هم تاسو کالز کوئ چې څه پوښتنې وي نو هغه کولی شئ جی مفتی صاحب نو کله چې دغه قرضونه ادا شو حق مهر ادا شو بیا هم مال پاتې دی ټیک نو څومره مال پاتې شو د هغې به درې برخې جوړ کړي شي جی او که چې دغې مړي وصیت کړی دی ټیک او وصیت ته به هم ګورو هر یو وصیت پوره کول هغه لازم نه دی وصیت د ګناه د کار نه وي ټیک او وصیت هغه نه وي چې شریعت د هغې اجازت نه کړي صحیح نو بیا به دغه وصیت پوره کېږي لکه چې زما ټول ارڅه ورکړې نو دا خو به هم جایز نه کوي دا جایز نه ده د هغې مال نه درېیمه حصه به چې دی هغه به ورکولی کېږي که هغه وي چې زما ټول مال خیرات کې ټیک دی نو وارثانو به درېیمه حصه خیرات کولو هغه لازم دي او نور 2 حصې به خپلو کې تقسیمولی شي ټیک شو نو وصیت ته به ګورو وصیت به هغې کس په حق کې نه وي چې چاته شریعت برخه ورکوي صحیح داسې وصیت کول پکار دي چې ته یو نوسی د نیکه نه پاتې دی او ترونه هم شته دی نو دغه شانته نوسو دپاره وصیت کول پکار دی صحیح ځکه چې دغه نوسي ته د ترونو د وجه نه میراث نه میلاوي ځکه چې تره ژوندي نو بیا وروره ته میراث نه میلاوي او داسې خو هم ټیک نه مفتی صاحب کنه چې یو سړي 2 زامن دي 10 جریبه ځمکې ده چې وي 8 جریبه د یو له ورکړي 2 د بل له ورکړي بالکل دغې خبرې اجازت نشته صحیح دلته کې یو بله اهمه خبره رعایته شوه یاد ساتئ چې یو میراث دی جی او یو جون کې تقسیم دی ښه جی او میراث کې یاد ساتئ چې هغه پس د مرګه زنانه هغه برخه نیمه ده او د نارینه هغه پوره ده خو جون کې یو انسان را لګي چې ما
پس د وفات نه چې د بچي خپلو کې جنګ جګړې ونه کړي یو سړی په ژوند کې مال تقسیموي ژوند کې چاله څه ورکوي نو یاد ساتئ په ژوند کې به نارینه او زنانه له برابر برخه ورکوي ښه په ژوند به که تقسیم کوي بالکل نو بیا به لور او زوی له یو شانته ورکوي دا چې کوم د میراث دا قانون دی چې جینۍ ته به نیمه او هلک ته به پوره میلاویږي دا د پس د مرګه ده دا د میراث قانون دی که ژوند کې څوک چاله څه ورکوي اختر مخه ده بل خوشحاله موقع ده کور ته یو پلار څه روړي نو دا به نه کوي چې جینۍ له کمه ورکړي هلک له زیاته ورکړي ټیک ده ټیک دواړو له به برابر ورکړي صحیح که نور څه ورکړه کړي هغې کې هم د پلار له پکار دی چې هغه برابر ایون که ځمکه ولې نه وي ایون ځمکه ولې نه وي صحیح نو هغې له برابر ورکړي او که چېرې بیا دغه انسان وفات شو بیا هغه نه میراث پاتې شو نو یاد ساتئ بیا د زنانه برخه چې هغه نیمه ده او د نارینه هغه چې دغه روغه دا ډېره مهمه خبره مفتی په دې باندې اکثر مونږ چې دا خبره چېرته وینو واورو نو مونږ حیرانه غوندې چې ولې د یوې لور برخه نیمه ده د یو هلک پوره ده په دې به لږ تاسو نه لارښودنه اخلو ځان به پوهیو خو یو کالر دی موسی راجي موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حال دی جی طبیعتونه ښه دي خیر دی جی موږ سره څوک دي زه عبدالواحد دوبۍ نه خبرې کوم جی عبدالواحد جان دوبۍ نه ستاسو ته هرکلی وایو ستړی مه شئ مفتی صاحب موجود دی الله دې خوشحاله کړي ډېره مهرباني الله روغ روغ جوړ لره څنګه حال دی خیر دی مفتي صاحب ته هم طرفه دوا سلامونه بالکل جی بالکل جی زه یو دوه درې تپوسونه دي مفتي صاحب نه کوم که اجازت یې جی جی یو خو د مفتي صاحب وختي تاسو یو هلک د دې طلاق خبره وکړه ډېر خلک وایي چې به په یو طلاق یو کس ووایي ښځې ته نو په دې طلاق نه کېږي درې چې نه ویلي که نه درې پېرې جی 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 بله دا خبره چې مثال کې ما هسې مثال خبره کوم زما یو ورور دی د هغه زمونږ هر څه شریک دی کور مال و جار هر څه ګټه وټه زما زوی دی سعودي کې مزدوري کوي جی هغه ځان له پلاټ ملاټ یا دوکان واغسته بیا مونږ بیلیږو حساب کتاب کوو نو په ډېر خلک داسې چې یاره دا خو ورور په مال کې د ورور کېږي خو دا وراره دی په دې کې نه کېږي او جی او ټیک بله دا خبره جي چې دوه ورونه دي او د هغه یو ورور زوی دی مثال کې د هغه پلار وفات شو او جی نو داسې یو ځای کې یو دا قصه شوې وه چې بیا د دې ورونو پلار ویل چې بهي زما دا زوی مړ شو د دې زوی چې کوم دا زوی دی د دې مشر لکه نوسې کېږي د ده په دې مال کې حصه نشته صحیح جی ټیک شو جی دا دوه درې تپوسونه ښه جی ټیک شو دا تپوسونه که د دې جواب را لره کې ډېره مهرباني الله خوشحاله ساته اوکې واحد جان ډېره مننه الله مو خوشحال لره خدای مو راته لره چې څومره هم زموږ مسافر رونه دي دوبۍ کې الین کې شارجه کې قطر کې سعودي عرب کې ملیشیا انګلینډ دوبۍ چېرته هم دي خدای دې خوشحال لري او الله دې وکړي چې دا کم حالات دي په دې کې خو تاسو سربالا شئ موږ ته هم دعاګانې کوو موږ تاسو ته هم دعاګانې کوو انشاءالله ولدي چې دې پروګرام په ترو به زموږ یو بل سره دغه رابطه ژوندی وي واحد جان موږ به وړه شانتې دمه اخلو مفتي صاحب نو مطلب دی چې بیا د دمې نه پس په دوی ته تاسو هم پوښتنې نوٹ کړئ بیا کتونکو مونږه یو سړی رخصتیږي نو مفتي صاحب ډېر په ترتیب سره د هغه حقونه څلور بیانوي لګیا دی دې سره یو خبره زموږ بله یو ډېر مهم پړاو کې اوس په شروع کیږي چې کومه د میراث خبره کیږي د وراثت خبره کیږي یو سړی لاړ نو د هغه کونډه پاتې شوه د هغه بچیان دي په هغې کې زامن دي په هغې کې لوڼه دي نو ولې بیا د یوې زنانه برخه هغه نیمګړې وي نیمه وي او د یو هلک هغه روغه وي دغه شانتې که په ژوند باندې یو انسان تقسیم کوي نو مفتي صاحب وایي چې بیا به په لور او په زوی کې هېڅ قسمه تمیز نه کوي پوره برخه به ورکوي او که د وفات نه پس نو بیا به هغه نیمه او پوره وي نو په دې ټولو به د مفتي صاحب چې کوم خبرې اترې دی به تاسو سره شریکوو خو اوس دا مهال وخت شوی د وړې شانته مې چېرته هم مه ځئ مونږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی کتونکو نن هم ډېره زیاته په مهمه موضوع باندې زموږ مفتي صاحب سره خبرې اترې روانې دي تېره جمعه مونږ د یو انسان په رخصتېدو په وفات باندې پروګرام شروع کړی او هغه 13 هفته کې مونږ 13 د جمعې په ورځ باندې مونږ دې ځای ته رارسولی چې کله هغه کله وفات کیږي روح پرواز کوي نو د هغه نه غیر چاپېره خلک چې د هغوی څه فرایض وي دغه وخت کې او د دې مړي څه حقوق وي دغه شانتې بیا نن مونږ شروع کړه چې کله یو انسان وفات شي نو د ده باندې ماتم کول بیا د کفن دفن کول دغه شانتې بیا غم کول خیرات کول
ته دې باندې خبره تر نن وشوه روانه ده. اوس د میراث حوالې سره مونږ خبره کوو چې کوم دغه سړی وکړو چې لاړ نو د کومه پراپرټي د جایداد د مال حال دی نو هغه به څنګه تقسیمیږي. خو د دې سره سره مفتي صاحب یو ډېر ښکلی بله یو خبره چې د مړي 4 حقوق دی هغه به پوره کول وي نو په هغې باندې به هم چې کوم دی اوس خبر کوو. تاسو هم موږ سره پروګرام کې برخه اخلئ، کال به کوئ، زموږ د ټلیفون شمیره په سکرین باندې راځي. او دې وخت کې مونږ زموږ یو د پروګرام یو بله مهمه برخه چې په هغې کې مونږ تاسو ته نعتونه هغه چې کوم دی نو وړاندې کوو. عمر ارشد یو ښکلی زلمی موږ سره موجود دی. عمر ارشد تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. دوی نه به نعتونه اورو انشاءالله العزیز. دا یو ماشوم دی 12م کې سبق وایي خو د وړوکوالي نه د نعتونو سره شوق دی نو داسې هم زلمي زموږ وي چې هغوی باندې موږ بیا فخر کولی شو چې د سبق سره سره هغوی نور هم داسې شوقونه کوي چې ثوابونه هم ورته میلاویږي او نور دپاره مثال هم جوړیږي. خو اوس راځو مفتي صاحب طرف ته. مفتي صاحب تاسو هغه 4 حقونه بیانول چې مطلب یې کفن دفن بیا مطلب یې چې قرض که د هغه څه وي په هغې کې بیا د کونډې هغه حق مهر هم راغی که نی ورکړی به تړومبی ورکوي که ټول مال پکې لاړ خو هم به ورکوي. صحیح بالکل. هغې نه وروسته بیا وصیت دی. صحیح جی. وصیت به پوره کولی شي. وصیت ته به ګورو شرع مطابق دی هغه به پوره کیږي که شرع نه خلاف وي هغه بیا پوره کول نشته. صحیح. 4 نمبر باندې بیا یاد ساتئ مال تقسیمول دي. زموږ خلک دغه مخکینی دریو ته خیال نه ډایرکټ 4 ته خیال شي یاره مال به تقسیم کو دومره به فلاني ته ورکو دومره به فلاني ته ورکو. نو یاد ساتئ د هغې نه مخکې دغه 3 حقوق پوره کول دا لازم دي. دغه مال تقسیمول دا 4 حق دی. صحیح. دې نه مخکې به دا 3 پوره کوو. او چې کله مال تقسیمو نو هغې دپاره بیا یاد ساتئ چې قانون هغه قرآن مجید کې الله جل شانه په خپله بیان کړی دی. د قرآن مجید کې الله جل شانه وارثانو برخې بیان کړي دي. یاد ساتئ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په احادیثو کې د هغې تشریح کړې ده. صحیح جي. خو الله جل شانه دا برخې په خپله قرآن مجید کې بیان کړي دي. ټیک ده جي. نو ځکه موږ تاسو له پکار دي چې څنګه موږ تاسو مونځ روژه دغه فرض ګڼو. صحیح. او په هغې باندې خامخا عمل کوو. 5 وخته جومات ته ځو مونځ کوو. میاشت د روژې راشي نو بیا روژې نیولو هغه اهتمام کو او ډېر زیات کوشش کو. نو دغه شان د میراث تقسیمول دا هم یو فرض دی. صحیح جی. فرض دی مکمل فرض دی. قرآن کې الله جل شانه د مونځ تذکره هم کړې ده د روژې تذکره هم کړې ده او دغه میراث تذکره هم کړې ده. صحیح جی. نو څنګه مونځ او روژه مونږ هغې باندې ډېر زیات زور راولو هغې باندې خامخا عمل کوو نو دغه شان د میراث تقسیمول دا هم یو فرض دی. ټیک ده جی. دې نه به هم رسته کېږو نه په دې باندې به هم عمل کوو. اور یاد ساتئ چې میراث تقسیمول دپاره الله جل شانه کوم طریقه بیان کړی ده کوم قانون بیان کړی دی هغې قانون مطابق به هغه میراث تقسیمو. نو هغې دپاره بیا هغه تقسیمول دپاره چې کوم قوانین دي هغه ډېر زیات دي. مختصرا صرف دومره خبره به زه وکړم یاد ساتئ چې خاوند وفات شو نو ښځې له خدای پاک برخه بیان کړې ده. صحیح. ښځه وفات شو خاوند له الله جل شانه برخه بیان کړې ده. زوی وفات شو مور او پلار له نیا نیکول له الله جل شانه په قرآن کې او احادیثو کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه بیان کړې ده. او دغه شانته بیا چې کله یو ورور وفات شو نو خور له او ورور له بسونه برخه ورکو دا الله جل شانه په قرآن کې بیان کړي دي. نو موږ ته الله جل شانه دا ټولې برخې په خپله بیان کړي دي. صحیح جی. یاد ساتئ نبی علیه الصلاة والسلام بعد هغې تشریح هغې نور وضاحت کړی دی. ټیک. او نور قرآن مجید کې دغه برخې په خپله بیان شوي دي. نو موږ تاسو له پکار دي چې څنګه موږ مونځ او روژې له اهمیت ورکو زکات ورکو هغې له اهمیت ورکو. یاد ساتئ د لور برخه هم دغه شانته ورکول فرض دي. د خور برخه ورکول هم فرض دي. که څوک مونځ اودس کوي روژې نیسي خو د ورور برخه ورکوي او د خور هغه برخه یې څاري. زوی له برخه ورکوي لور هغه برخه یې څاري. نو یاد ساتئ د مور برخه یې څاري د نیا برخه یې څاري په دې باندې د هغې غاړه بنده ده. یاد ساتئ دغه مونځ او دغه روژې دغه انسان جنت ته نشي رسولی تر کومې پورې چې دغه انسان په دنیا کې دغه میراث دا برخې هم پوره طریقې باندې هغه نه ادا کړي. صحیح. اوهو حقیقت دا دی مفتي صاحب دا ډېره زیات مهمه خبره انشاءالله په دې خبرې کوو څنګه موږ خو مونځ ته ډېر پام ګرځو روژه حج د هغې دپاره منډې ترنې وو خو بیا د میراث خبرو کې ډېر وروسته یو او ډېر لوی حقونه او د غاړې توقونه ځان سره وړو. یو کالر دی موږ سره مفتي صاحب جي موږ سره څوک دي له کوم ځای کال ډراپ شو تاسو دوباره کولی شئ تاسو خپل پروګرام دی چې څوک هم وي کالز کوئ مطلب کله ناکله به تاسو میډ موږ هوډ کوو ځکه چې مفتي صاحب بعضې خبره داسې چې په منځ کې هغه زه کټ کولی نه شم زه وایم چې د هغې هغه ربط هغه شانتې جاري وساتلی شي ځکه چې بعضې خبره ډېر زیات مهمه وي چې په منځ کې موږ وردانګو نو اکثر د هغې هغه ټول خوند یا مفهوم چې کوم دی نو د هغې ګډوډېږي. خو بهرحال دا ستاسو زموږ مشترکه پروګرام دی کالز به کوئ ټلیفون به کوئ او چې څه هم پوښتنې وي نو هغه به تاسو کوئ. مفتي صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې حقیقت دا دی څنګه مونځ طرف ته مونږ پام ګرځوو
په روژه زور راوړو حج دپاره بلا مونږ ستړی کوو خو بیا په کور کې دننه زموږ غاړې بندې وي دغې طرف ته به هم راځو چې کم ځای کې زموږ غاړې بندېږي خو مفتی صاحب یو عامه غوندې داسې یو سوال غوندې دی پوښتنه ده شوبه غوندې د ځان پوهیو که نه جي چې لور ته نیمه برخه وي او هلک ته پوره وي په دې خبرې کوو خو یو کالر دی موږ سره جي موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم یاسین خبرې کوم دوبۍ نه یاسین جان دوبۍ نه هرکلی وایو څنګه طبیعت ښه دی خیر اوسې الحمدلله ماشاءالله ډېر زبردست پروګرام ما روان کړی دی مننه جي جی مفتی صاحب ته مدا یو سوال دی که نه جی جی که یو کس د کور کې عربي سره ډېرور ده ښه جي هغه زکات ورکړي هغه نه کېږي که نه کېږي ښه جي نه دا عربی دله زکات ورکړي او جی لکه عربا یو ډېرور ته زکات ورکړي هغه کاروبار لکه لږ پاکستان کې وي په دغه زکات کېږي که نه ټیک شو لکه دی اوس په حالت د مسافرۍ کې دی هلته او جی مسافرۍ کې دوبۍ کې کور کې ډېرور دی اوس ټیک شو یاسین جان نور څه پوښتنه شته دی مهرباني بس انداز تپوس لکه دا یو منات غونته وي سړی چې خامخا دغه تپوس کوونه غواړي ټیک شو ډېره مننه به ځان خیال ساتئ چې څومره ستاسو ملګري زموږ د طرف ورته تپوس پوښتنه کوي مننه یاسین جان جی دې ته به زه بیا جواب ورکوم اول دغه کوم تپوس وکړو دغې وضاحت وکړم یاد ساتئ دا یو ذهن کې شوبه ده چې اسلام چې دی زنانه له کمه برخه ورکړي او نارینه له برخه زیاته ورکړي ټیک که چېرې مونږ او تاسو په دین باندې نظر واچو نو یاد ساتئ چې قرآن مجید کې الله جل شانه او په احادیثو کې په شریعت کې چې کوم د چا برخې بیانې شوي دي نارینه دي که زنانه دي نو هغه ټول 12 کسان دي صحیح د 12 وارثانو دپاره برخه مقرره ده چې دې له به نیمه ورکړې دې له به درېیمه دې له به څلورمه دې له شپږمه دې له اتمه ټیک نو دغه شانته وارثان چې د چا په شریعت کې برخې مقرر دي برخې چې د هغه معینې دي برخې چې هغه تړلې شوي دي هغه 12 کسان دي ښه جي هغې 12 کسانو کې یاد ساتئ 4 نارینه دي او 8 زنانه دي او په 12 کې 8 زنانه دي 8 زنانه دي چې د هغې دپاره برخې تړلې دي چې دومره برخه به دوی له ورکوي صحیح جي نو که چېرې مونږ دغې وارثان ته وګورو نو صرف 4 نارینه دي او د هغې ډبل 8 چې د هغه زنانه دي قرآن پاک کې په احادیثو کې داسې نشته چې زوی له به نیمه ورکوي صحیح جي داسې برخه وله نه ده مقرره خو د لور دپاره برخه مقرره ده د چا نه صرف یوه لور پاتې شوه نیم مال د دی لور دی صحیح جي ټیک که نور زامن نشته نوسی نشته او صرف یو نه زیات لوریانې پاتې شوې نو هغوی ته به په دریو کې 2 برخې ورکوي ښه جي په دریو کې بیا 2 شوي او که یوه وي نو نیم مال دی نیم مال دی خو زوی دپاره داسې برخه مقرره نه ده ټیک ته ټیک ته نو که چېرې مونږ تاسو شریعت ته وګورو نو شریعت د لور له برخه زیاته ورکړې ده صحیح جي چې د لور دپاره برخه قرآن او حدیث کې په شریعت کې تړلې شوې ده چې یوه لور پاتې شوه نور زامن نشته دی نور هغه نشته دی نو هغې ته به نیمه میلاویږي او که یو نه زیات لوریانې پاتې شي 2 دي 3 دي 4 دي نو هغې ته په دریو کې 2 برخې میلاویږي صحیح او زوی دپاره دا قانون دی چې د نور د هغې 12 وارثانو کې چې کوم وارثان دي دوی ته دوی نه څه پاتې شو هغه بیا زوی له ورکوي صحیح جي ټیک نو د زوی هغه برخه چې ده هغه لور د هغې برخې نه په دغه حساب باندې مونږ وګورو هغه بیا کمه راځي ځکه هغې دپاره تړلې برخه نشته چې دومره وله ورکوي خو لور دپاره شریعت دا مقرر کړې ده چې یوه لور ده زوی ورسره نشته ورور ورسره نشته نو بیا دغه وخت کې دغې لور ته به نیمه میلاویږي ټیک دغه یو انسان نه 2 لوریانې پاتې شوې 3 لوریانې پاتې شوې هغې ته به 2/3 نو 2/3 ډېر لویه برخه ده او جي او لویه برخه ده بالکل او د زوی نیمه ډېره لویه ده بالکل او جي نیمه ډېر لویه ده نو زوی دپاره د ورور دپاره دغه شانتې تړلې برخه نشته او لور دپاره خور دپاره شریعت خور ته هم دغه قانون دی چې د یو سړي بچي نشته دی د یو سړي اولاد نشته دی او د هغې نه یوه خور پاتې شوه نو دغې یوې خور له به نیمه برخه ورځي صحیح خو مونږ ستاسو خبره چې هغه شانتې عمل پې نه کوو اوس چاته پته ده چې 12 خلکو برخې په هغې کې 8 زنانه دي 4 نارینه دي دا ځکه بیا د نارینه پوره ښکاري او هلته مونږ وایو چې زنانه نیمه ده که یوه لور وي نو د هغه دپاره د پلار په جایداد کې د هغې دپاره نیمه برخه ده که 2 وي نو 2/3 ده دا اوس چاته پته ده خو او دا زوی دپاره داسې قانون نشته دی تړلی شوی زوی دپاره قانون دا دی چې نور وارثان نه چې کوم نږدې وارثان دي هغې نه څه پاتې شو هغه پاتې شوي زوی له ورکوي صحیح جي
زوی د پاره پاتې شوي او د لور د پاره هغې د پاره شریعت قانون مقرر کړی دی چې زوی نشته دی نو لور ته به یوه لور د نیمه به ورکړي چې یوه نه زیات دي نو بیا به 2/3 ورکوي. صحیح. دا یوه لور کوي نو دا په دې حالت کې نیمه چې که د دې سړي نور رونه وي لکه په دې لږ باس کوو مفت صاحب لږ ځان په یو خو یو کالر دی موږ سره جي موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب ته او ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر ډېر دعا سلامونه. وعلیکم السلام جی ډېره مننه. محمد ابراهیم د بډخیرې نه خبرې کوم. ښه جی ابراهیم صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څنګه یې طبیعت ښه دی جی؟ خدای دې ژندګي ښایسته کړه. امین. او خدای د مولانا صاحب هم ډېر علم او برکت کوي الله تعالی سره تصور کړي. امین امین. زه یو تپوس کوم چې د مهر په بابت کې. جی جی جی. زما 2 کور دي 2 کور ودانې دي. ښه جی. نو د هغوی مهر و چې هغه څنګه څه خویندې وې ټیک ما د هغوی دپاره په واده کې هغه لګولې دی جی بیا زمونږ څه جایداد و زمونږ پلار هغه خرڅ کړو ټیک نو د هغې نه یو ورور ته هم 50 لک روپیا ورکړې بل ورور ته هم 50 لک روپیا ورکړې جی ما ته یې 38 لک روپیا راکړې. ښه جی. نو ما ورته چې بابا دې مشر له خو خلک له 100 روپیا زیاتې ورکوي ټیک تا خو ما له کمې راکړې زه به تا ته دعا کوم اوس د هغه مهر بیا ما ته وایي چې زه به دا مهر چې کوم دی تا دې کوروال ته زه ورکوم ټیک چې زه دا زویونه خرڅ کړم دا به ورته ورکوم. زویونه خرڅ کړو هغه پیسې زما د پلار هم چې کوم دی 80 لک روپۍ ورسېدې هغه هم په هغه یو ورور پسې ولګولې ټولې ټیک اوس د هغه کورواله چې په ما باندې دواړو هغه مهر لکه پاتې دي که نو د دې ما ته څه لاره کول پکار دي. صحیح جی ټیک. تاسو مو صاحب څه پوښتنه وکړه؟ ښه جی ډېره مننه ابراهیم صاحب ډېره مننه. زندګي ښایسته کړه. مهرباني جی مهرباني. جی زموږ د روډ تپوس وکړو چې ما د 2 ښځو هغه مهر چې دی د خویندو په واده باندې ولګولو یاد ساتئ که چېرې دوی دغه مهر ښځې له ورکړی دی جی او ښځې هغه واغستو او زموږ د کلي معاشره کې الحمدلله خدای پاک ډېر فضل دی زموږ د بیبیانې د خاوندانو ډېر قدر کوي ډېر احترام کوي ډېر خیال ساتي چې هغه مهر واخلي بیا واپس چې د هغه خاوند ته وبخي یا خاوند ته ورکړي. نو دغه صورت کې د ښځې چې کوم دا مهر واپس خاوند ته ورکړو نو د خاوند غاړه خلاصه شوه. ښه جي. چې دی یو پیره مهر ښځې له ورکړو ښځې واغستو او بیا واپس ورکوي نو یاد ساتئ په دې باندې د خاوند هغه غاړه خلاصه شوه. ټیک شو جي. بیا دغه خاوند دغه مهر ښځو د خپل خویندو په واده کې لګوي نو د دې 2 حیثیت دي. یو خدا ده چې د رور په حیثیت باندې د خور سره ښېګړې په طور باندې د پلار سره مرستې په طور باندې د خپل طرف نه دغه مهر لګوي دغه مال دولت لګوي. نو یاد ساتئ دا د یو زوی د پلار سره ښېګړه ده د یو ورور د خپل خور سره ښېګړه ده. نو په دې باندې به خدای پاک اجر ورکوي. او یو دا ده چې دا په طور قرض باندې چې اوس پلار سره پیسې نشته د پلار سره دغه سره زر نشته دا شیونه نشته دی نو په طور قرض چې ماله به وروسته واپس راکوي. نو که چېرې دغه شانته قرض په طور باندې دی یو ورور خپل خور له پیسې یا کالي ورکړل یا پلار له ورکړل نو دا د دغه زوی هغه قرض دی پلار به دی واپس ورکوي. صحیح جی. او که پلار بیا جایداد پاتې شو نو دی له به دغه جایداد نه به دغه قیمت دغه کالي یا دغې هغه پیسې به هغه به دغه زوی ته ورکولی کېږي. ټیک. لکه رور ګرام نه دی په دې څیزونو چې داسې دی وکړي خو بهرحال په یو ښېګړې د یو مرستې په توګه کوي دوی په خپل او د مهر غاړه هم پرې نه خلاصېږي چې ګینې ما ولګولې د خور په وادونو چې ګینې زما غاړه خلاصه شوه. ښه جي دا خبره کوم صاحب خو یو بل کالر دی جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ ابوبکر د سوات نه. ابوبکر پروګرام کې هرکلی وایو څنګه یې طبیعت ښه دی؟ خیر دی تاسو ښه یې؟ شکر دی بالکل. مفتی صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي وکړئ. مفتی صاحب زه دا پوښتنه کوم جي لکه اوس یو کس نکاح وکړو که نه 15 تولې مهر یې کېښودو ټیک ده صحیح ده 2 ولا 3 وکړو چې دا 2 ولا بیا زه وروسته کوم ټیک شو او په دې منځ کې دا ښځه وفات شوه ښه نو د دې 2 تولې مهر به بیا څه حساب کتاب وي جي؟ صحیح جي ټیک ټیک. نور څه پوښتنه شته دی؟ اوکې اوکې مننه ابوبکر. بس تاسو پروګرام ګورئ مفتی صاحب دغه جوابونه ټول رانیولي دي. د روډ چې کوم تپوس وکړو چې نکاح په وخت کې 3 تولې ورکړلې نو یاد ساتئ مهر په 2 قسمه دی. یو ته معجل عین سره ښه جي هغه مهر چې هغه زر ورکولی کېږي. صحیح جي. او یو ته معجل حمزې سره معجل هغه چې نیټې سره ورکولی کېږي. نو یاد ساتئ چې کله دوی 3 تولې ورکړل نو دا هغه زر مهر دوی ورکړه 3 تولې. صحیح. او دغه چې کوم 2 تولې پاتې شو دا معجل شو. ټیک شو. نو د دې بیا آخري ټایم د دغه مهر چې دی د ښځه او د خاوند کې د یو کس مرګ دی. ښه. د مرګ نه مخکې ورکول لازم دي. که وفات شو
نو یاد ساتئ دا د هغې قرض دی صحیح چې کله دغه زنانه وفات شوه او خاوند ورله 2 تولې مهر نه دی ورکړی نو دغه 2 تولې مهر هم د زنانه میراث دی صحیح دا به د هغې میراث حسابیږي نو دغه خاوند چې ده باندې دغه 2 تولې ورکول لازم دي دی به دغه 2 تولې ورکړي او بیا د ښځې هغې مال کې د خاوند چې دی 2 حصې دي که دغې ښځې بچي شته اولاد شته د دغې زنانه که دې خاوند نه وي که د بل نه وي د دغې زنانه اولاد شته نو بیا د خاوند څلورمه برخه کېږي او که چېرې دغې ښځې د دغې خاوند نه هم اولاد نشته مخکې هم هغې واده نه دی کړی بل نه هم اولاد نشته نو دغې خاوند د ښځې په مال کې نیمه برخه کېږي نیمه برخه کېږي او دا نیمه به دا نیمه به بیا د هغې ښځې پلار مور رور او د هغې خپلوانو هغې ته به رسېږي نو بیا د دغه 2 تولې به چې دی دا به خاوند ورکړي ښځې له او بیا به د هغې میراث ټول تقسیمیږي یاد ساته میراث کې دا قانون دی چې د هغې ځمکه د هغې کور هغې بینک بیلنس د هغې چاله پیسې ورکړي قرض کې یا مهر دی دا ټول شیونه تر دې پورې علماو فقهاو لیکلي چې د کور کې کوم سازو سامان دی کټونه لوښي او دا شیونه دا ټول چې دا میراث کې راځي ټیک شو د هغې ټول شیزونو چې کوم قیمتي شیزونه دي هغې پیسې د هغې قیمت لګي د هغې ټولو به قیمت ولګي او د هغې ټولو به بیا تقسیم کېږي صحیح ډېر ښکلی مفتي صاحب حقیقت دا دی یو خبره وره خبره ډېر زیاته نه وي ده او ماشاءالله ډېر کتونکي به هم زه یم چې ډېر خوند اخلي ځکه چې هره خبره کې ما دپاره خو کم از کم ډېر نوې والی دی ډېره زده کړه ده پکې کتونکو مفتي صاحب سره دغه ښکلې خبرې تر روانې دي د میراث حوالې سره نور هم زموږ په ذهن کې څه پوښتنې دي او مفتي صاحب ته ږدو ستاسو به هم په ذهن کې بلا پوښتنې وي کال به کوئ پوښتنې به موږ ته ږدئ شریکوئ به مفتي صاحب نه به جواب غواړو خو دا وخت اوس وخت شوی دی وړوکي شانتې نعت خوندور نعت نو زو وړوکي غوندې عمر ارشد طرف ته عمر ارشد ایک نعت سنائیں پلیز ماشاءالله سبحان الله ډېر ښکلی عمر رشید ډېر ښکلی ماشاءالله ماشاءالله جی کتونکو تاسو مونږ ټولو په شریکه د عمر رشید نه دغه ښکلی په زړه پورې خشته نعت داسې یو نعت چې ډېر یو کیفیت غوندې په سړي تاریخ کوي یو ټکی دوره ښکلی دوره په زړه پورې دوره خوږ الله دې وکړي چې په دې ټولو باندې موږ تاسو ته ثواب ملو شي په اورېدو باندې هم کتونکو مفتي صاحب سره په ډېره مهمه موضوع خبرې تر روانې د میراث حوالې سره یو ډېر مهم پړاو ته رسېدلي وو مفتي صاحب سره به هم د هغه ځای نه خبرې ترې شروع کړو خوښ شو د وړې شانته مې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی د دمې وړاندې مونږ یو ډېر خشته نعت د عمر رشید نه واورېد او د هغې نه وړاندې مونږ مفتي صاحب سره خبرې ترې کولې نن چې کومه بیا پکې خبره میراث ته راورسېده که سړی مړ شي نو بیا په هغه باندې مطلب د هغه د کونډې د بچو دغه شان د مفتي صاحب داسې یو خبره وکړه ما دپاره خو ډېره نوې وه لکه دا ګټه هم مونږ ته کېږي فیض هم ترلاسه کېږي چې 12 کسانو ته میراث میلاویږي په هغې کې 8 زنانه دي او 4 سړي دي او په هغې باندې بیا خبرو شو چې ولې نیمه د زنانه وي او پوره د سړي وي په دې هم پوره تفصیل سره خبرو شو بیا دا که یو زنانه مړه شي او د هغې مال جایداد وي نو د هغې کې د خاوند څوره برخه ده که بچی وي بیا د خاوند څوره برخه ده که نه وي بیا څوره برخه ده دغه ځای ته موږ خبرې تر رارسولي دي مفتي صاحب دغه خبرې ترې ټولې کېږي اکثر بیا دا چې موږ د دې میراث تیارې حقونه هم ډېر خورو یا خو ورکوو نو یا بیا لور خور ودوو هم نه لکه دا خو هم ظلم دی که نه جي بلکل لوی ظلم دی یاد ساتئ چې د لور خور د میراث د وجې نه نه واده کول دا 2 حق وهل دي صحیح جي یو هغې له میراث برخه نه ورکول دي ټیک دی او بل دا چې د هغې حق دی چې کله د هغې ښایسته رشته راشي جی نو هغې بیا واده کول دا د هغې حق دی ټیک دی نو هغه حق هم وهل دي صحیح یاد ساتئ چې دغه میراث دغه مال دولت دا ټول رب ذوالجلال درکړي دي ټیک ده نو چې کله رب ذوالجلال په قانون باندې تقسیم کړي شي نو دې سره دا کمیږي نه صحیح رب ذوالجلال به برکت پکې واچي دغه مال چې کوم یو کنال زموږه ملو شوه د خدای پاک د برکت او د هغې د احکاماتو باندې عمل د وجې نه به خدای پاک څه وخت پس به نور دولت درکړي هغه به 2 کناله شي 3 کناله به شي بلکل خو که چېرې چا د چا حق را ایثار کړو
برخه ایثار کړه نو یاد ساته چې 2 کنال بزان ته ایثار کی جریب بزان ته ایثار کی لس جریب بزان ته ایثار کی خدا لس جریب نه دی دا لس غمونه دي بالکل لس مصیبتونه ځان ته ایثار کړل نو دا غمونو دغه مصیبتونو کې وطن د خپل برخه هم لاړ شي پردې برخه به هم لاړ شي چې کوم ایثار کړي د خپل برخه به مسره تباہ شي دنیا به هم خراب شي قبر به هم خراب شي آخرت به هم خراب شي نو یاد ساته چې څومره برخه د چا کیږي زنانه هغې له پوره ورکول پکار دي کومې زنانه برخه د ورسره هغې برخې د وجې نه هغې واده ایثارول دا ډبل جرم دی اسلام نه مخکې یاد ساته چې دغه زنانو باندې کوم ظلمونه کېدل چې دغه زنانه به میراث حق ولا نه ورکول کېده بلکې دغه زنانه به ځان دپاره یو مال جایداد یو میراث ګڼل کېدل صحیح هغې له به برخه نه ورکول بلکې دغه زنانه به ځان دپاره میراث ګڼل کېدل هغه به ځان دپاره میراث ګڼل کېدل او هغه به هغې باندې به خلکو خپل ملکیت او خپل هغه مشري هغه به تړله نو یاد ساته اسلام دغه قانون ختم کو د جاهلیت هغه خو افسوس خبره دا چې مونږ کې بیا اوس ورو جاهلیت هغه خبرې راځي د اسلام هغه خبرې روزي او جاهلیت هغه خبرې راځي نو یاد ساته جاهلیت باندې شیطان خوشحالېږي او په اسلام باندې رب ذوالجلال رحمان خوشحالېږي مونږ له رب خوشحالول پکار دي چې رب راضي شو رب مونږ نه خوشحاله شو نو دا مال دولت دا هر څه رب راکوونکی دی نو خدای پاک په قانون باندې څوک میراث تقسیم کی رب ذوالجلال بل طرف نه ورکړي او مال دولت یې زیاتېږي صحیح جی بالکل او اسلام عمل ته منو له بد امرغه چې کوم ځای کې زموږ فایده چې کوم ځای کې د جیب نقصان او ښکاره مونږ وایو چې ګینل ته زموږ نقصان دی نو بیا هلته هم نه منو دا ډېره مفتي صاحب تاسو مهمه خبره وکړه په دې به خبرې کوو خو یو کالر دی موږ سره جی موږ سره څوک دی له کوم ځای هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام موږ سره څوک دی مردان احمد خبرې کوم دي جی احمد صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څنګه طبیعت ښه دی تاسو ته مفتي صاحب ته ډېر سلامونه دي وعلیکم السلام ډېره مننه جی او زموږ یو پوښتنه وه چې په زکات کې لور له او زوی له پلار زکات ورکولی شي که نه ښه جی پلار لور یا زوی له زکات ورکولی شي که نه او جی ښه جی نور څه احمد صاحب بس دغه جی مهرباني ده ټیک شو جی الله مراد ډېره مننه جی مفتي صاحب دا به وروستو جواب کوئ جی دا جوابونه ما جمع کړي اخر کې به انشاءالله کوم سوالات راغلي د هغې جواب زه به کتونکو ته یوه خبره وکړم مفتي صاحب کتونکو ستاسو چې څومره پوښتنې دي اوسه پورې لا نه دي جوابولی شوي نو مفتي صاحب ټول لیکلي دي نو انشاءالله ولزي چې پروګرام په پای برخه کې به مونږ مفتي صاحب په دې جوابونو کې دې سره سره مفتي صاحب د مشرق اخبار په میګزین کې په سنډے میګزین کې کالم هم لیکي په هغې کې دوی په اسلامي مسلو شرعي احکاماتو باندې ډېر ښکلي لیکل کې د ډېر وخت نه کوي نو د هغې نه هم تاسو ګټه ترلاسه کولی شي جی مفتي صاحب نو دغه زنانه یاد ساته خلکو دغه ذهن کې ناسته د خبره چې زنانو ته نیمه برخه ورکول کېږي دا د هغې سره ظلم دی د هغې سره ظلم نه دی اسلام نه مخکې به دغې زنانو ته هېڅ حقوق نه وو بلکې هغوی ستاسو خبره چې میراث په ګڼل کېدله هغې به زنانو له برخه څه ورکوله بلکې هغه به خپل میراث وګرځولو نو اسلام یاد ساته چې یو صورت کې زنانه له نیم برخه ورکړې ده او په 2 صورتونو کې اسلام ورله ډېر لویه برخه ورکړې ده یو صورت کې چې کله ورسره ورور شته نو لور برخه بیا نیمه ده که ورور ورسره نشته نو یاد ساته بیا اسلام هغې له نیمه برخه ورکړي چې یوه لور ده یوه لور ده نو هغې ته بیا نیمه ده که یوې نه زیاتې دي نو بیا اسلام ورله 2/3 ورکوي نو د لور دپاره 3 حالات دي نو مونږ هغه یو حالت ته ګورو چې رور او خور دواړه دي نو خور برخه نیمه ده او د رور هغه برخه پوره ده خو هغې نور 2 حالاتو ته نه ګورو چې په هغې برخه کې بله برخه بل صورت کې خو هغې ته نیمه هم ورکړې ده 2/3 هم ورکړی دی خو اسلام رور دپاره تړلې نیمه برخه نه ده بیان کړی دین کې رور دپاره تړل شوې نیمه برخه نشته چې څه پاتې شو د ټولو نه نو هغه ده نور ذوي الفروضونه د چا برخې تړلې دي د هغې نه څه پاتې شو نو بیا به هغه رور ته ملاویږي بیا به هغه زوی ته ملاویږي خو د خور او د لور دپاره قرآن پاک رب ذوالجلال په خپله نیمه برخه بیانه کړې ده 2/3 بیانه کړې ده وضاحت یې کړی دی بالکل تشریح او وضاحت هم داسې کړی دی چې کوم ځای کې ورته نیمه ورکوي نو الله جل شانو فرمایي قرآن مجید کې چې للذکر مثل حظ الانثیین صحیح جی چې ته کله زوی له برخه ورکې نو اول لور له ورکه لور نه وروستو بیا د زوی له د لور هغه ډبل برخه ورکه صحیح مقصد دا چې اول به لور له ورکې اول به خور له ورکې بیا به د هغې نه وروستو زوی له او د رور له ورکې د هغې ډبل برخه د لور ډبل مطلب چې اول د هغه وکړه ځکه د هغې مثال راوړي بالکل نو موږ تاسو اسلام ته وګورو نو قرآن مجید کې الله جل شانو سورة النساء ذکر کړې ده صحیح قرآن مجید کې سوره نساء شته خو یاد ساته سوره رجال نشته
الله جل شانو د زنانو له دومره اهمیت ورکړی دی چې په خپل عظیم کلام قرآن مجید کې دغه لپاره پوره صورت نازل کړی دی، هغې کې احکامات نازل کړي دي، هغې کې د الله جل شانو پوره دغه برخې زنانو دپاره بیان کړي دي. خو یاد ساتئ داسې صورت نه ملاوي چې هغې صورت الرجال ویل کېږي. صحیح جي. خدا مونږ یو زمونږ تقصیر دی، کمی دی چې مونږ ستاسو خبره چې اسلام نه مخکې کومې خبرې وي نو هغه مونږ کې اوس هم موجود دي. مفتي صاحب یو کالر به واخلو. جی مونږ سره څوک دي له کوم ځای؟ ارشد خبرې کوم د سوات نه. جی ارشد جان پروګرام کرکلی وایي مفتي صاحب موجود دی که څه وي نو تاسو پوښتنه کولی شئ. ښه جي ښه. یو تپوس مې کوو چې یوه زنانۍ او د هغې خاوند هم مړي او د هغې څه مال جایداد پاتې شوی او بچي یې نه وي، نو دا مال جایداد چې دی دا به په وروڼو او په خویندو کې بیا څنګه تقسیمېږي؟ ښه جي ټیک شو. د دې زنانه په وروڼو خویندو کې او نور خو د هغې بیا څوک نه وي که نه چې خاوند یې مړ شي او بچي هم نه وي. ټیک ته جي ټیک شو ټیک شو. اوکې ارشد صاحب پروګرام ګوره ستاسو پوښتنه مفتي صاحب ولیکله ځان سره. نو یاد ساتئ چې اسلام زنانو له برخه ورکړې ده، بطور لور هم ورکړې ده، بطور مور هم ورکړې ده، بطور نیا هم ورکړې ده، بطور خور هم ورکړې ده، بطور ښځه هم ورکړې ده. نو اسلام په نارینه باندې دغه مال دولت ګټل، روزګار او د نوکرۍ کول او د هغې دپاره د خپل ښځې د بچې خرچې پوره کول دا فرض کړي دي. الله جل شانو قرآن مجید کې ارشاد فرمایي چې وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، چې په خاوند باندې لازم دي چې د خپل ښځې د جامه پیزار د هغې د خوراک طریقه څنګه چې خاندان کې خلک جامه پیزار ورکوي، خوراک څښاک ورکوي، دا په خاوند باندې د خپل ښځې بچو لازم دي. ټیک. نو الله جل شانه روزګار او نوکرۍ او پیسې ګټل او د ښځې او د بچو خرچې پوره کول دا په خاوند باندې لازم کړي دي. صحیح. نو ښځې ته چې برخه ملاویږي نو یاد ساتئ هغې برخې کې په هغې باندې دا لازم نه ده چې دی به پیسې ګټي. صحیح. لور له چې برخه ورکولی کېږي نو لور باندې دا لازم ده چې دی به نوکري کوي او دی به خپل ضروریات پوره کوي، بلکې د لور هغه خرچې په پلار باندې د رور باندې هغه لازمي کړي دي. نو زنانو له که نیمه برخه ورکولی کېږي نو په هغې باندې نور خرچې نشته. ټیک ته جي. هغې خوراک څښاک جامه پیزار دا په خپل خپلوانو باندې ایښي دي. هغې ته دغه برخه ملاویږي، که زوی ته برخه پوره ملاویږي نو په هغه باندې خپل ضروریات پوره کول هم شته، هغه باندې چې چا د خپل ښځې د بچو د مور او لوازمات واجبات او نور د هغه په غاړه باندې ډېر ذمهواريانې دي. ذمهوارۍ ډېرې دي. خو داسې نشته چې یو طرف ته نارینه له اسلام برخه ورکړې وي او هغې سره بیا زنانه چې کومه نږدې د هغې له برخه نه ورکړي. که زوی له ورکړي نو لور له برخه شته، که ورور برخه شته نو د خور برخه هم شته، که د مور شته د پلار شته نو مور هم ورسره شته، که د نیکه برخه شته نو د نیا هم ورسره شته. د نیا هم شته دی. صحیح. او د نیا او د نوسۍ او د نوسیم چې کوم دی نو برخې ټاکلې شوي دي. په دې به خبرې کوم مفتي صاحب زما هم ذهن کې یو خبره ده، اکثر 5 یا 4 وروڼې د پلار نه 10 جرې به ځمکه پاتې شي، ټوله د سړک نه شروع کېږي او داسې لږ ډنډو غوندې طرف ته ځي لکه مطلب هغې طرف ته لاره نه نو اکثر بیا د دې به څه طریقې کاري، اکثر بیا کشر خفه یا موږ وایو چې بس دا خو د مشر حق دی، یا دای چې څوک مخکې وځي د کلو نه اکثر پټو ته ځي چا مخکې کور جوړو نو بس د لاړ شي د هغه د لارې طرف ته شي. نو دا به څنګه طریقې کتونکو چېرته ځی یم ډېر مهم طرف ته ځای را رسېدلی دی او مفتي صاحب سره خو وخت لوړه شندمه چېرته ځی یم. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی وخت موږ سره ډېر زیات کم دی او مفتي صاحب ته پوښتنې ډېر زیات جمع شوي دي. مفتي صاحب ستاسو د پوښتنو طرف ته راځو. د خلکو خو 15 وروڼه دي، 15 جرې به ځمکه د ټوله سړک نه شروع شوې او داسې پټو طرف ته تللی، اکثر بیا ګیلې کوي یو بل سره. جی دې قانون دا د یاد ساتئ چې دغه 15 جرې به ځمکه چې ده ښه جي وروڼو باندې به برابر تقسیمیږي، که کشر دی که ماشوم دی که د مور په غېږه کې دی که هغه ټول نه مشر دی. ټیک دی. شریعت په نظر باندې دا ټول برابر دي. صحیح. که یو کال دی او بل د 40 کالو دی ټول برابر دي. او چې کوم لارې طرف ته مخه ده دا به ټول ته برابر ملاویږي. دا به نه چې بعضې کسان لارې ته مخې ته واخلي او بعض ته شاته بیا خرابه ځمکه میلو شي، د هغې لاره په بله لاره بل طرف باندې وي نو ټول ته به لاره مخې ته ملاویږي. که دا بېله خبره ده چې هغې کې یو کس 2 کس خپلو کې راروغ شي چې یاره دغه مخه ماله راکړه شا طرف ته واخله، که خپل رضامندۍ باندې یو بل ته پرېږدي هغه ټیک ده. کنی شریعت ټول ته دا مخه ورکوي چې لارې طرف ته چې کومه مخه ده ټول ته به اگر چې هغه مرلې ولې نه رسي خو ټول ته به لارې طرف ته مخه ملاویږي. او که چېرې خپلو کې کوي نو هغې بیا اجازه شته. بیا زموږ سوالات ډېر جمع شوي دي. یو ورور تپوس وکړو دوبۍ نه چې عربیان دي هغې ماله زکات راکړي، زه ډرایور یم ورسره او زما په پاکستان کې کاروبار شته. نو یاد ساتئ کوم سړی مالداره دی هغې کاروبار شته دی
هغې سړي باندې زکات نه کېږي ښه جي که دغه شان سړی زکات واخلي هغې له څوک ورکړي نو هغه له پکار چې واخلي او غریب سړي ته ورسوي ټیک ټیک او بل دا چې یو ورور تپوس وکړو چې ما سعودي عرب نه رنګ کړو چې اذان شروع ما دغه وخت کې خوراک څښاک وکړو نو یاد ساتئ اذان هله شروع کېږي چې کله ټایم د سهار شروع شوي وي پېشمني ټایم ختم شوي وي نو دغه وخت کې خوراک څښاک چا وکړو نو دغه روژه نه ده شوې هغه وخت کې که ده ته پته نه وه د ناپوهه او یا غلطۍ نه تېره شوي دي نو یاد ساتئ په دې به وروستو د هغې صرف قضا راګرځي ټیک دی که دې ته دغه خبره خیال نه و چې دا وخت اذان شروع دی دې به وروستو قضا راګرځي اور بل یو ورور تپوس کړو چې لور له زوی له زکات ورکول څنګه دي یاد ساتئ دا خبره موږ هم مخکې هم کړې وه زکات په موضوع کې چې زکات په دوو کسانو باندې نه کېږي یو هغه کسان چې هغه د ده نه پیدا دي ټیک شو جی زوی دی لور دی نوسی کړوسی نوسی دا ټول په دې باندې زکات نه کېږي یو چې دې ته نه پیدا دی ټیک شو جی لکه د ده مور پلار د ده نیا نکونه په دې باندې زکات نه کېږي دې نه ماسوا نور رشته داران باندې کېږي ورور باندې خور باندې ورواره باندې خورۍ باندې ماما باندې تره باندې نور رشته داران باندې کېږي چې هغه غریبانان وي لکه زوم باندې خو کېږي که نه زوم باندې کېږي مفتي صاحب لکه یو لور د چا واده ده غریبه ده غریبه ده لور له دې نه ورکوي زوم له ورکول ښه زوم له دې ورکوي صحیح او بل یو ورور تپوس وکړو چې یو زنانه د هغې خاوند وفات شوی دی اوس هغه زنانه وفات شوه دلته کې یو باریکه غونته کې مسله د هغه به زه وکړم یاد ساتئ بعض اوقات خدای دې نه کړي یو حادثه وشي جی آیا کې نن خاوند وفات شي ګنټه پس سبا له ښځه وفات شي یا نن ښځه وفات شي سبا له خاوند وفات شي یا یو ورور مخکې وفات شي بل ورور یا خورې وروسته وفات شي شریعت قانون دا دی چې کوم انسان وفات شو مخکې د هغې نه سیکنډ وروستو منټ وروستو هم بل کس وفات شو نو د اولني مړي هغه میراث به دغه دویم مړي ته میلاویږي که خاوند مخکې وفات شو او ګنټه پس په منټ پس سیکنډ پس ښځه وفات شوه او په دې باندې ګواهان یا څه ثبوت موجود و نو یاد ساتئ بیا به دغه خاوند هغه میراث دغې ښځې ته میلاویږي چې کوم وروسته وفات شوه بیا د هغې هغه میراث به بیا په د هغې په وارثانو باندې خپل قرآن باندې هغه به تقسیمیږي نو چې کله خاوند اول وفات شو بیا ښځه وفات شوه نو خاوند هغه میراث به ښځې ته میلاویږي د ښځې هغه میراث به بیا د ښځې مور و پلار او رونو خویندو کې به تقسیمیږي چې بچي نشته نو بیا د مور و پلار رونو خویندو باندې به تقسیمیږي که پلار شته نو پلار ته به شپږمه میلاویږي او مور ته به شپږمه میلاویږي او که چېرې رونو خویندې نشته دی نو بیا به مور ته به درېیمه حصه میلاویږي دوه حصې به پلار ته میلاویږي نو دا بیا ډېرې باریکې خبرې دي مختصر ده چې رونو خویندې موجود وي یو نه زیات نو مور پلار ته بیا شپږمه میلاویږي او رونو خویندې به هغه باقي څلورې حصې هغه په خپلو کې الګ ته به ډبل میلاویږي جینۍ ته به سنګل میلاویږي دغې طریقې باندې به خپلو کې دغه میراث تقسیم کړي او یو بل تپوس کړی و ورور چې شریک مال نه یو کس هغه کاروبار شروع کی او خپلو کې رونو خویندې شریک دي نو یاد ساتئ چې زموږ په معاشره کې چې کوم شریک مال وي په هغې کې پلار هم ګټي نور رونه هم ګټي کور ته روړي او هغه یو ځای لګي نو دغې شریک مال نه که څه کوم کاروبار روزګار کېږي هغې کې به ټول شریک وي که یو انسان ځان له دی هغه خپل ځان له پیسې دي شریک مال نه دي هغه پیسې وګټلې څه په کور کې ورکړلې او څه ځان ته ایښي دي په هغې باندې د کاروبار شروع کړو نو دا د خپل مال دی په دې باندې کوم کاروبار شروع کړو هغه د ده دی هغې کې د رونو هغه برخه نه کېږي چې کوم مال شریک دی په هغې کې به ټول شراکت او ټول خپل خپلوان رونه خویندې هغه به شریک وي او چې کوم مال د انسان ځان له ګټلی دی په خپله په هغې باندې ځان له کاروبار شروع کړو د نور رونو پکې پیسه نشته شریکي مال پیسې پکې نشته نو هغه مال د ده دی هغه مال به نه تقسیمیږي یو بل ورور تپوس وکړو یو بل ورور تپوس وکړو چې باتروم کې اودس سعودي کې هغه ملکونو کې باترومونو کې اودس کوي نو یاد ساتئ باتروم کې اودس کېږي خو صرف دومره خبره ہے اودس چاراندام کې چې کومې دعاګانې ویلې کېږي هغه دعاګانې به نه وي بسم الله به نه وي نور هغه دعاګانې به نه وي چې کله باتروم بهر راوځي نو بیا هغه دعاګانې ویلې شي که دننه اودس کوي بل ځای نشته نو هلته کې اودس کېږي صحیح ډېره مننه ډېر ښکلی مفتي صاحب حقیقت دا دی چې کتونکو دا 2 غنټې پروګرام مونږ وکړو ډېر زیات نوې خبرې پکې مخته راغلې خصوصا ما دپاره خو ډېره زیاتې 90% خبرې نوې تھینک یو مفتي صاحب ډېر ښکلی ماشاءالله ستاسو نه به دغه انشاءالله زده کړه جاري وي کتونکو ستاسو د کال هم مننه مونږ به اخلو ستاسو نه اجازت او انشاءالله روانو جمعه به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خو د دې نعت سره چې مونږ بیا اورو د عمر ارشد نه جی